نو خورئ دواړه د کوم ځای نه چې ستاسو خوښه شي. ولا تقربا هذه الشجرة او مه نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا من الظالمین شئ به تاسو د زیاتي کوونکو نه په خپلو ځانونو. فوسوس لهما الشیطان نو وسوسه ورته واچوله شیطان. وسوسه په پښتو کې ناکاره خیال ناکاره خبره ورته وکړه نامناسبه غلطه خبره. ولی لیبدی لهما چې ښکاره کړي دې دواړو ته ما هغه څه ووري چې پټ دي عنهما د دې دواړو نه من سوآتهما د دې د شرم د ځایونو نه د دې د خپل شرم ځایونه د دې نه هم پټ دي خو دې ته به دا ښکاره شي بل چاته نه دی ښکاره شوي. قرآن چې په دې ځای کې کومه خبره کوي نو لیبدی لهما من سوآتهما. او یو مولوي صاحب دی نو هغه وایي نه وایي د دې مطلب دا و چې وردي تې ووته و یو وردي او یو عامې جامې وایي نورې جامې اغوستې وې خو وردي تې ووته وایي داسې پوجیان اوسه پوهېږې په خبره باندې وایي دا په جنت کې څه خاص وردي وه نو هغه تې ووته او وایي دا شرمګاهونه دا نه ښکاره شوي. نو قرآن خو ښکاره شو خو ته وایې چې دا څنګه خلکو ولیدل وایي قرآن وایي بیا شیخ القرآن صاحب قرآن دې نه دی کتلی که نه شیخ القرآن قرآن دا نه دی ویلي چې د خلکو ته ښکاره شو دنیا ولیدو ملایکو ولیدو د جنت نورو خلکو ولیدو وی لهما بس آدم علیه السلام خپل شرمګاه ولیدو او حضرت حوا خپل ولید بس دا مطلب داسې نه چې نورو خلکو ولیده. نو ته په خبره اول ځان پوهېږه نو وایي په سوال دې پوهه نه یم او شل جوابه درله تاویلونه کوي او په خبره دې ځان پوه کړی نه دی. قرآن دا نه دی ویلی چې پردو خلکو ته نورو ته یې ښکاره کړه دیو شرمګاه وی شرمول نه قرآن دا وی دیو ته ښکاره او انسان چې په خپله باندې بې وخته او بې موقع خپل شرمګاه ته ګوري نو دا هم د پیغور خبره دا هم د شرم خبره ده. داسې د سړیتوب کار خو نه دی د سړي بل کار نه خو په مخه خپل شرمګاهونو ته ګوري نو دا کومه طریقه ده. ضرورت خو په خپل ځای ضرورت دی نو د ضرورت نه علاوه دا کتل چې دي دا هم د یو با اخلاق او د یو با کردار انسان دپاره د عیب خبره ده. نو د آدم علیه السلام نه په دغه وخت بل با کردار او با اخلاق بل څوک بل پاکیزه طبیعت او مزاج والا بل څوک چې بلا ضرورت د خپل شرمګاه سړي ته ښکاره شي نو دا د عیب خبره دا یې معنا ده. دی وایي چې دنیا ته یې بربنډ کړ دنیا ته یې نه و بربنډ کړی چې ته وایې چې نه د دې دا معنا نه ده چې د پاسه جامې تې ووتې او دننه یې جانګي منګي اغوستي وو نو دا جانګي ول دا داسې څه قصه کوي ځانه څه وایي نو لکه د قرآن بیانول دی ته وایي چې سړی به د ځانه خبرې کوي دغه به ښه ماهري. لیبدي لهما چې ښکاره کړي دواړو ته من سوآتهما د دې هغه د شرم ځایونه بل چاته نه لهما. وقالا نو الله تعالی ورته وی ما نه د شیطان ورته وی ما نهاکما ربکما نه منې کړي تاسو دواړه رب تاسو عن هذه الشجرة د دې ونې نه الا ان تکونا ملکین مگر چې شی تاسو ملائکه. نو ملائک خو په دې باندې ښه دي که نه چې نه وږي کېږي او نه ستړي کېږي او نه پکې څه تکلیف راځي او بس او نه پکې څه امتحان راځي په دې معنا باندې خو ملائک ښه دي که نه ته خو ستړی کېږي وږی کېږي تږی کېږي به اوده کېږي به خفه کېږي به او ملائک خو دا نشته په دې معنا باندې چې د ټولو نه اوچت صفات خلک یادوي و یاره سم ملائک دي نو بس ملائکه ده بالکل وایي ملائک دي. هغه یوسف علیه السلام ته وی ان هذا الا ملک کریم ملائک ده او داسې ملائک ده چې په هغه ملائکو کې بیا ډېر اوچت ملائک دي په هغې کې هم د اوچتې مرتبې ملائک. نو دا چې څوک د چا د خوی د چا د صفایۍ او د چا د عظمت او د لویۍ خبره کوي نو د ملائکو مثال پیش کوي ځکه چې اوچت هم دي په اسمانونو کې اوسېږي الله تعالی سره نږدې دي مرتبه اوچته ده د ګناهونو نه پاک دي نو دا صفات دي که نه اوچت صفات نه دي. او تکونا من الخالدین یا بشئ تاسو په دې جنت کې د همیشه اوسېدونکو نه او چې په جنت کې سړی همیشه نو دا دواړه لالچ یې وله ورکړه. انسان خو لالچ علي که نه دا خو د شیطان ته پته ولګېده تا ته هم داسې لالچ درکوي چې داسې به شي او داسې به شي نو د کمره د ښکته واچوي منځ کې بیا اسم نه وي. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او دواړو ته قسمونه وخوړل چې بېشکه ستاسو دپاره د خیر خواهانو نه یم. فدلاهما بغرور نو راواچول فدلاهما د اوچت ځای نه ښکته راواچول. دلاهما اصل کې دلا و ادلا دواړه په یو معنا باندې دی. دلا الشیء و ادلا الشیء فادلا دلوه نو بوکې ښکته کوهي ته ور واچوله نو د بره نه یو شی ښکته اچول دې ته څه وایي د دې دپاره راځي دلا و ادلا یو دی دل یدلو یو دی دلا په الف سره پوهېږې په خبره باندې که نه دلا دا معنا دلا او ادلا
دلل دی اصل کې دا دل په اصل کې دلل دی دلل یدللو دل یدلی تی جوړ شو دل یدلی اغلام په یې باندې بدل شو کله کله دا حرف اصلي هم په حرف علت باندې بدلیږي خبره باندې پوه نه شوې وایي تقضل بازی په اصل کې تقضض دی چېرته په زنجانی کې دي که په زرادي کې دي که څه کې بدل راشي که ژوندي وایي جی نو کله ضاد پوهېږه په خبره باندې دا ضاد هلته په یا باندې بدلیږي دلته کې دا لام په الف باندې او په یا باندې بدل شو نو دل یدلی دارنګ نو دا په معنا د راښکته کول چا وی دل معنا داله داله اصل کې جراءت ته وایي داله دل یدلی دالتن نو د دې معنا ده جراءت فدلهما نو ورزړور کړه په دې ونه باندې دا دواړه زړور کړه په ورځي په لکه ته یو سړي ته وایي چې شابه ورځه په نو فدلهما ورزړور کړه دا دواړه د شیطان وینا نه په دې کې خو مزي دي په دې کې خوان دی ملائک به نه جوړ شي جنت کې به همیشه اوسېږي دا فدلهما نو دا دواړه معنی ټیک دي فدلهما نو د اوچت ځای نه ښکته راواچول د جنت نه ښکته ځمکې ته راپرېسته بغرور په دوکه دوکه وله ورکړه فدلهما بغرور نو ورزړور کړه په دې ونه په دې خوراک د دې ونه باندې بغرور د دوکې په ذریعه په دوکه باندې پې ورزړور کړه نو فلما ذاق الشجرة کله چې دواړو داونه وسکله بدت لهما سوآتهما نو ښکاره شو دې دواړو تر دې شرمګاهونه صرف دوی ته ښکاره شو بس وطفقا یخصفان علیهما او دواړه شروع شي تپلې په ځان پورې مې ورق الجنت پاڼې د ونو د جنت د ونو نه پاڼې را شو کولې په ځان پورې مګلې پته ولګېده چې حیا او د شرم د ځای د پټول دا د انسان په فطرت کې شامل دي د انسان په فطرت کې بربنوالی نه دی د انسان په فطرت کې پرده ده دا کوم خلک چې بربند په دنیا کې ګرځي دا انسانان نه زناور دي هغه هم ځان د زناور وایي پوهېږې په خبره په کیلیفورنیا کې باقاعده یو څو کاله مخکې یو تحریک شروع شوی چې دا کپړې پکې چا راوستي دي نو یونیورسټۍ ته به هلکان داسې بربند راتلل بیا پسې ورته نور هم شامل شو میل او فیمیل پکې ټول شامل شو څو ورځې به ما کتل وې هلکه 20 کسه پکې نور شامل شو یا 10 پسې نور شامل شو بیا یونیورسټۍ والا پې اعتراض وکړو تاسو ولې راځئ هغې ورته وایي چې ما ته وښایه د یونیورسټۍ په قوانینو کې دا شته دی جامې به راوړئ دا عدالت ته وایي ستاسو راوړئ هغه ستاسو قوانین وایي پکې نشته وایي چې پکې نشته به د دې خپله خوښه ده راوړي نه دي راوړي تاسو په یونیورسټۍ په قوانین کې خو دا نشته دی جامې به راوړئ بلکې د امریکې په ټول نظام کې دا نشته چې خامخا به جامې اغوندي نو دا دلته پته ولګېده چې فورا دی اولنی کار څه وکړو اولنی کار یې دا وکړو چې د جنت د ونو پاڼې په ځان پورې تپلې ځکه خو مولانا غلام علي آزاد بلګرامي رحمه الله وایي چې دغه پاڼې بیا د ځان سره دنیا ته راوړې نو خوشبویه وي نو په دې بر صغیر کې د خوشبویانې وایي ځکه ډېرې زیاتې دي د خوشبویانې په دې بر صغیر کې ډېرې زیاتې دي وایي دا خو هغه پاڼې خورې ورې شوې نو ځکه دا خوشبویانې هلته راغلې پاڼې ورسره وې وطفقا او شروع شو دا دواړه یخصفانې چې تپلې خصف تپلو ته وایي چې یو شی په بل شي پورې داسې مه کړي ټوکړې ټوکړې راځي خصاف چا ته وایي چمیار ته وایي خصاف چې دا زړې چپړې ګنډي پوهېږې په خبره باندې چې هغه یو ټوکړه رالي په بل پورې مږي دا بله ټوکړه رالي په بله پورې مږي ته خصاف الذي يرقع النعل چې پیزارونه ګنډي یخصفان علیهما چې تپلې او را ګنډلې او را یو ځای کولې په ځان پورې مې ورق الجنت پاڼې د جنت یعنې د ونو وناداهما ربهما آواز ورته وکړو دواړو ته رب د دې دواړو الم انهکما عن تلکما الشجرة ولې ما نه منې کړي تاسو د دې ونې نه واقل لکما او تاسو ته مې نه ویلې چې ان شیطان لکما عدو مبین شیطان ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره قالا دې دواړو وی ربنا ظلمنا انفسنا ای زمونږ ربه مونږ زیاتی وکړو په خپلو ځانونو باندې او دلته بیا غلي شو دلته به سکته ده نو په دې سکته خو هر څوک نه پوهېږي غریب نیولي دي نو خبره ټوله خبره هغه دا په یو سا ویلی کېږي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین خو ما ورته خو ځکه وایو چې موږ سره خو هغه احساس نشته که نه چې کوم احساس په دغه وخت کې د آدم علیه السلام سره و چې غلطي وشوه او بربنډتوب خو لا یو طرف ته خو رب خفه شو الله تعالی رانه خفه شو غلطي مو وکړه نو دې وخت کې دا وسو
د دې ربنا اے زمونږ ربا ظلمنا انفسنا مونږ په خپل ځانونو باندې زیاتی وکړو. سړی چې ګناه وکړي نو د اولنی زیاتی په خپل ځان دی. نو دې وخت کې بیا غریب ونیول، غلی شو، سکته یې وکړه. نو ته هم سکته وکړه، احساس به وکړې که نه داسې احساس. وان لم تغفر لنا او که ته وبخې مونږ نه په مونږ باندې پرده راوانه چه، یعنې غفران پردې ته وایي. الله تعالی اول هم په مونږ پرده راواچوه. وان لم تغفر لنا که ته مونږ ونه بخې وترحمنا او ته په مونږ رحم ونه کړې، د خپل طرف نه څه زیات رانه کې، د خپل طرف نه را باندې مهرباني ونه کړې، لنکونن من الخاسرین، شو به مونږ د تاوانیانو. قال اهبطوا، الله تعالی ورته وایي کوشئ بعضکم لبعض عدو، ځینې په تاسو کې د ځینو دشمنان دي. نو دې مطلب دا دی چې کوشئ تاسو او ځینې د ځینو دشمنان دي، دې مطلب اولاد دی. ولکم فی الارض مستقر، نو تاسو د پاره په ځمکه ځای د اوسېدو دی او متاعونه او فایده اخیستل دی الی حین، تر دې وخته مقرره پورې دنیا کې به اوسېږئ، بیا به نیک عملونه کوئ نو واپس به راځئ بېرته. قال فیها تحیون، الله تعالی ورته وایي په دغه دنیا کې به ژوندي کېږئ، ژوندي اوسېږئ. وفیها تموتون، او په دې کې به مرئ. ومنها تخرجون، او د هغې نه به بېرته راوځئ واپس د قیامت په ورځ. اوس بیا خبره کوي چې ګورئ د شیطان د سازشونو یو طریقه دا ده چې هغه انسان بربنډوي، لکه د یورپیانو چې نن سبا کوم منصوبه ده، دا د شیطان شاګردان دي. نو دیم زمونږ په دې وطن کې بربنډي شروع کوي چې په دې بازارونو کې او په دې یو ځای او په دې بل ځای او په کارخانو کې او په دفترو کې او په هر ځای کې به دا ښځې او نر یو ځای ګډ وډ ګرځوي، اشر نشر به جوړي. نو دا د شیطان طریقه ده. نو الله تعالی وایي د شیطان د دې سازشونو نه ځان بچ کوئ. یا بنی آدم، اے د آدم بچو، قد انزلنا علیکم لباسا، بېشک را لېږلی دی موږ تاسو دپاره جامې. را لېږلی هم دی څه معنا ده، یعنې د دې جامو تصور هم ستاسو په دې مزغو کې اچولی دی. لکه بل ځای کې قرآن وایي سورت حدید کې وانزلنا الحدید، اوسپنه هم را نازله کړې ده. نو اگر چې د هغې معنا هم دا ده چې دا اوسپنه په هر ځای کې داسې نه میلاویږي، دا هم د دې اوسپنې د پیدا کېدو هم د دې بعضې فضایي حادثاتو سره یو تعلق دی. جدا مسله ده، هغه توجیه هم ټیک ده چې اوسپنه چې په کوم ځای کې پیدا کېږي نو دا په دې ځمکه کې داسې تخم نشته چې دا اوسپنه پکې را پیدا شي. دا فولاد چې په ځمکه کې را پیدا کېږي نو دا څنګه را پیدا کېږي؟ د دې څه تخم دی دلته؟ نه، دا په دې فضا کې په دې اسمان کې بعضې داسې حرکات او بعضې داسې حادثات را پیدا شي چې د هغې حادثاتو په نتیجه کې د ځمکې او د هغې په منځ کې یو رابطه را جوړه شي، یا د هغه ځای نه څه شی را ولوېږي او یا د هغې په وجه باندې دلته څه حرکت را پیدا شي او د هغې نه اوسپنه را جوړه شي. د هغې اسباب بره دي، دا هم درسته ده. خو دا معنا هم ده چې د هغې د استعمال طریقه الله تعالی انسان ته ښودلې ده الهامن، د اوسپنې د استعمال طریقه. دارنګې مطلب دلته هم دی چې انزلنا علیکم لباسا، کنی ته دا ویلی شي چې لباس نازل دی، څه معنا ده؟ لباس د څه نه جوړېږي؟ نو وایي لباس د دې پنبې منبې نه او د دې څیزونه جوړېږي. نو دا څیزونه الله تعالی د بره نه اوبه راولېږي او د هغې نه شینکۍ را زرغون شي او پنبه او سڼه او دا څیزونه مینځونه پرې جوړ شي، نو ته ځکه کپړې جوړی که نه. په دې معنا دا د بره نه نازل دی. خو دا توجیه په ځای دا بله توجیه ډېره زیاته ښه ده چې د دې د استعمال او د دې جامو د دې استعمال او د دې ځان د دې پردې دا خبره الله تعالی د انسان په دې مزغو کې د انسانیت په طور اچولې ده. دی ورته د مخکې نه چې دی انسان پیدا کړ نو بدل یې دا شعور ورکړه چې ته به ګورې خپل له شرم ځای نه پټوې. څاروو ته یې دا نه دي ویلي، نو هغه یې نه پټوي، نه یې پټولو ته حاجت شته، خو انسان ته ده. انزلنا دامت قد انزلنا علیکم لباسا، بېشکه موږ راولېږو په تاسو باندې جامې، داسې جامې یواري سوآتکم چې پټوي ستاسو شرمګاهونه، وریشا او دا ښایست هم دی. د جامو درې خصوصیتونه دي، پکار چې دا په شریعت کې دا درې پکې. اولنی خصوصیت د جامې څه شی دی؟ یواري سوآتکم، چې د سړي د شرم ځای نه پټ کړي، او په پټولو کې د هغې رنګ پټول هم شامل دي، او د هغې سټرکچر او د هغې ساخت او د هغې اتار چړاو او د هغې نشیب و فراز د دې پټول هم پکې دي. چې فرض که داسې جامه داسې ټیټي چې هلته دننه چې څه نشیب و فراز دی او څه حاجي، نو هغه پکې هغه ساخت او هغه اتار چړاو هغه پکې ټول واضح ښکاري. لکه پرې دا ټیټ دا ټراوزر چې ورته وایي دا پتلون، او بیا پرې پتلونونو کې هم بیا داسې ټراوزر او داسې پتلونونه او داسې پینټونه وي چې هغه بیا داسې کپړې نه جوړي چې د هغې او د بربنډ په منځ کې هېڅ فرق نه وي. پوهېږئ په خبره باندې؟ تاسو که چېرته یورپ ته تللي یې، که یورپ ته نه یې تللي، دوبۍ ته تللي یې هم به درته څه پته لګېدلي، او که نه یې تللي نو بس داسې سادهګان ښه یې، د دنیا نه ځان خبر نه کوي، ځکه چې مشکل پکې دی. پخوا چې موږ واړه وو نو چې پر کورونو کې به چېرته د نیاګانو بابیګانو به
دا چې د لیوانو خبرې کولې ویل چې لیوي او داسې نو چې موږ به ورته وایو دا څنګه وي چپ شي بچیه خدای دې درته نه ښایي وایي خدای دې نو موږ به هم وایو چې داسې لیوه به مو وایي موږ وایو خدای دې راته نه ښایي ځکه چې درته یې وښایي خو بیا کار خراب وي که بیا به دې تښتې یا به دې ماتوي پوهېږې په خبره باندې نو خدای دې درته نه ښایي نو وایي خدای دې راته دغسې نه ښایي داسې وایه نو هغه دا وایي چې هغه جامې ته به دا نه وایي چې د جامې اغوستې دي پوهېږې په خبره باندې بلکل د یو انګ او د یو جز او د یو حصې د هغې باقاعده ناپونه او د هغې مطابق جوړول دا پوره قصه ده ځان له نو دا خو بیا څه شی نه شو دا خو یواري سوآتکم دی نه خو دا خو پرده نه شوه البته دا چې ته به وایې چې پتلون جایز دی که جایز نه دی نو زه خو دا راته وایم چې په ټوله دنیا باندې خو زه پرتوګ نشم لازم کولی دا خو د پښتنو طریقه ده او د ټولې دنیا طریقه ده خو دا ضروري نه ده چې خامخا اسلامي حکومت راشي نو په هر چا باندې به موږ پرتوګ لازم کړو خو دا ده چې که ټراوزر او پتلون اغوندي نو دومره د ډیل ډول پکې دومره د پایې کې لږ غونې څه دی پکې پایې کې دومره کلاوالی پکې چې هغې کې کم از کم هغه جسم هغه نشیب و فراز پکې دومره واضح نه وي دومره ټیټ دی بیا نه وي پوهېږې په خبره باندې ما ته چا ویلي والله اعلم چې څوک به وایي چې د هغه نه چا تپوس وکړو چې په دې پتلون کې مونځ کېږي که نه نو هغه وایي چې نه داسې تپوس مه کوه دا تپوس مه کوه چې د پتلون والا مونځ کېږي که نه دا تپوس وکړه چې په دې پتلون والا پسې وروسته ولاړې د هغه کېږي که نه پوهېږې په پښتو باندې که نه وایي دا تپوس وکړه د هغه کېږي که نه کېږي دا وروستو خبره ده خو دا چې پسې وروسته ولاړي او دی سجدې له لاړ شي نو چې د ده هغه د وروستني هغه کېږي که نه نو هغې په استعمال هم ډېر نه پوهېږي اکثر داسې شي چې بلکل بیا هر څه هغه په خپله هغه چې کوم څیزونه د ښکاره کېدو نه دي نو هغه بلکل واضح شي دا خو نه ده په کار که ته بیا پتلونه مه اغوندې نو داسې اغونده په دې یورپ کې زموږ د مسلمانان بیا د دې خبرې پروا ډېره نه ساتي البته د دې ترکیانو دا چې کوم پتلون دی نو دا بیا ټیک دی د ترکیانو هغه هم چېرته لیدلی لباس د ترکیانو لباس دا دی چې د هغې هغه شرټ چې کوم دی هغه شرټ هم داسې نه وي خو زموږ دا کمیس چې لږ غونې لنډ کړي او د یورپیانو دا د دې نورو دا پینټ لږ غونې اوږد کړي دا شرټ یې لږ اوږد کړي ګویا کې هغه داسې په دې د پاسه په دې بلۍ باندې داسې راښکاره شوی غونته کړي په دې خبره پوهېږې نو دومره حده پورې لکه پخوا په زمانه کې تاسو چې دا کوم مشران دي دا د سن 74 75 71 72 73 زمانه چې کومه وه پوهېږې په خبره په دغه زمانه کې یو پوزیشن راغلی او ټیډي پوزیشن به یې ورته وي ټیډي پوزیشن به راته یاد وي که نه حاجي نو هغه ټیډي پوزیشن چې دی په هغې کې به کمیس چې څومره و نو دومره د ترکیانو هغه شرټ دی پوهېږې په خبره باندې نو دا ټیک دی او هغې هغه پینټ چې کوم دی هغه هم دومره ټیټ نه دی څنګه چې د دې نورو یورپیانو هغه څنګه ټیټ دی هغه لکه داسې ډیل ډال غونته کړي داسې شلم غونته کړي داسې کلاو غونته کړي اولنۍ خبره خو دا نو بیا هغه جامې چې د هغه جامو نه دننه خلق ښکاري یا هغه په داسې انداز کې جوړې شوي چې هغه کاسیات عاریات چې اغوستې دي مې او بربنډم پکې ښکاري لکه بعضې ښځې داسې کوي په یورپ کې داسې کوي په یو زموږ په وطن کې هم داسې کوي یوازې په یورپ کې نه دلته په پاکستان کې هم دا شی شروع شوی جامې به اغوستي خو داسې جامې په داسې انداز کې جوړې کړي چې هغه لکه په یورپ کې دا طریقه ده چې د هغوی دا یې امریکایانو او فرانسیسیانو ورته ښودلې ده چې هغه ټراوزر اغوندي نو هغه د نوم نه داسې ښکته او هغه شرټ چې کوي نو هغه د نوم نه برې نو د نوم تقریبا یو ښه کافي حصه دا پکې کلا وي نو داسې ګرځي وي دا ما جامې اغوستې دي او بیا د نوم له باقاعده څه والی مالی هم وروستي که دا دې ولیدې پوهېږې په خبره باندې والی یوازې دې ته نه یعنې ما یو ځل داسې څوک ولیده چې هغه په دې ژبه باندې هم والی وه ژبه نه ده دې ته هم والی اچولې وه نو دې وږونو ته به 4-5 اچولې بیا د نومونو ته په دې بازارونو کې چې ګرځي د نوم ته 2-3 والی اچولي نو دا اوس څه شی او دا دلته هم دا چلی زده کوي د دې ځای هغه د هغه ځای نه نو دې خبرو ته پکې سوچ کوئ او هغه احادیث پکې بیا بې شمېره دي چې یا جامې دومره نری اولنۍ خبره یاد ساته یواري سوآتکم چې شرمګاهونه پټ کړي چې داسې نری جامې چې هغې نه دننه وجود ښکاري نو دا حرامې دي دا د سر نه د اغوستو د نه اغوستو فرق نشته یا داسې ټیټ بلکل څنګه چې تا ته ما د هغې بیان وکړو نه دا به داسې ډیل ډول والی داسې ارتې به یې کلاو وی او داسې به یې چې دننه به ته څوک ښکاري نه دا اولنۍ وریشه او دویم دا چې زینت او ښایست پکې نو ښایست جایز دی خو د سړو دپاره د ښځو او د ښځو دپاره د سړو هغه نه دی جایز کومې جامې او کوم رنګونه چې د زنانهو دپاره دي به نارینه نه اغوندي او کوم چې د نارینهو دپاره دي به زنانه نه اغوندي نو دا دویمه خبره او دریم خبره خو پکې اسانه ده هغه دا چې سرابیل تقیکم الحر چې د ګرمۍ او د یخنۍ نه پې بچ کېږي
چې یخني دې کېږي نو بس بیا ګڼې جامې اغونده ډېرې اغونده. دا 3 مقصدونه دي د جامو، خو د ټولو نه اولنی مقصد حیا او پرده. په یورپ کې دا د پینټ او د پتلون د دې بنیادي وجه دا ده چې هلته خو د پردې څه خبره شته نه، مثلا د یخنۍ او د ګرمۍ خبره ده. او چې دا خو هلته ښه ده چې په دې یورپ کې یخني ده، که په دې کې یخني نه وی نو بیا به د سره جامې تصور له هلته وو، که هلته ګرمي وی نو هلته به بیا کپړې مپړې چا نه پېژندې، ځکه چې لږ غونې ایله نور مر راوخېږي نو بیا خلک جامې مامې هلته د دیوال په سر کېږي، بیا پروا وایي دا د دې دپاره مونږ اغوندو چې زموږ یخني کېږي، چې یخني نه وي نو بیا جامې سله اغوندو. نو قرآن وایي چې نه داسې نه ده. اولنی شی یواري سوآتکم ولباس التقوى ذلك خیر، او د تقوا جامې ډېرې زیاتې غوره دي چې هغه حیا ده. په دې کې لس مطلبونه خلکو بیان کړي دي. چا پکې دا هم ویلي دي چې الدرع وسائر آلات الحرب، دا زغر یادوي او د جنگ دا سامان یادوي، دا د تقوا ده. دا جامې دي په دې باندې به د یخنۍ ګرمۍ نه هم ځان ساتي او پرده به دې پرې راځي. خو یو جامه بله ده چې هغه د تقوا جامه ده چې هغه به کله د جنگ وسلې به مغوندې، لکه وروسته صورت انفال او توبه کې چې راځي پیغمبر د جنگ جامې مغوستې دي، نو د جنگ جامې به مغوستې او د جنگ جامو ته د تقوا جامې ویلې. ته د تقوا جامې لکه الر د پټۍ ته وی، د تقوا جامې څه دي؟ د جنگ لباس دی چې ته پکې چې سړی مجاهد او غازي اغوندي میدان جنگ له چې رواني هغه، او دا ډېره ښه ځکه ده چې په دې به دشمن نه بد شي. دا د دې وجه نه قرطبي وایي الدرع زید ابن حسن، زید ابن علی ابن حسن ترجمه کړې ده، وی الدرع د دې نه مراد زغره ده، والمغفر او د دې نه مراد هغه خود دی چې په سر د کومه د اوسپنه ټوپۍ، والصاعدان او د مټو ته د کوم څیزونه اچولي، لکه دا لوبې چې کوي د مټو ته دا څیزونه اچولي نو داسې هغې ته به صاعدان وي چې د مټ له بلې داسې څه جیکټ ور وستی لکه نن سبا دا بلټ پروف جیکټ چې دی دا یاد. یتقا بهما فی الحرب، چې د هغې نه سړی په جنگ کې کار لي او په جنگ کې د دشمن د حملې نه ځان ساتي. وایي د دې نه دا مطلب دی. زید ابن علی ابن حسن وایي رحمهم الله فإنه حظ على الجهاد، ځکه دا په جهاد باندې ورتېزول دي. دې ته وایي د تقوا جامې. نو تقوا دې وپېژنده، دی د تقوا جامې ایله پټۍ ته وایي. هلکه دا پټۍ پیغمبر علیه السلام کړې وه، دا به راته ثابته کوي. وی دا د سنت مطابق جامې دي. زه تاسو راته په یو حدیث کې ثابته کوي چې دا تاسو چې نن کومه پټۍ کوئ دا پیغمبر علیه السلام کړې ده، او یوازې پټۍ ده بس. دا ته چې کوم کوټ اغوندې دا پیغمبر علیه السلام اغوستی و، کومې جرابې چې ته اغوندې دا پیغمبر علیه السلام اغوستی وي، کوم واسکټ چې ته کوې دا واسکټ پیغمبر علیه السلام کوم واسکټ اغوستی و، لکه په دې واسکټ کې خو د غاړې 500 قسمونه دي، ټیلر له ورشه نو څومره قسمونه پکې دي، په دې کې کوم قسم د سنت مطابق دی ځئ حاجي. او چې د یورپ نه دله چا کوټ راولېږه او یخني دې کېده نو هغه به اغوندی که نه، که پای کې څه قینچي منچي وایي نه، نو به هغې کې ورته بیا سنت نه یاده، په کمیس کې ورته ایله پټۍ یاده. داسې فضولیات دي، هسې له ځانه لګیا دی. پوهېږم په خبره باندې دین په ځای پاتې شوی یو اسلام راغی ایله په کالر کې او په پټۍ کې وردن نه شو. دا د دې خلکو دین دی او دا د دې خلکو ایمان دی او دا د دې خلکو تقوا ده او دا د دې علم دی. ولباس التقوى ذلك خیر، او د تقوا لباس ډیر زیات غوره دی. مطلب دا دی چې حیا غوره ده او د جهاد جامې غوره دي. دا مطلب شو. ذلك من آیات الله، دا د جامو دا تصور د الله تعالی په نښو کې یو نښه ده. ذلك معنا څه ده؟ دا د جامې او د حیا دا تصور چې دی، د پردې دا تصور دا د الله تعالی په نښو کې یو نښه ده. لعلهم یذکرون، چې نصیحت قبول کړي دا خلک. یا بني آدم، ای د آدم بچو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان هم چېرته په مصیبت کې اخته نه کړي، شیطان هم چېرته ګمراه نه کړي. کما اخرج ابویکم من الجنة، څنګه چې راایستلي ستاسو پلار او مور د جنت نه. چې د چا پلار او مور د جنت نه راایستلي او بیا د هغه خبره مني. دا ينزع عنهما لباسهما، چې ایستلې د دې دواړو نه دي جامې، لیریهما سوآتهما، چې وښیي دې دواړو ته د دې هغه شرمګاهونه. نو دا ښکار شیطان کړی دی، ځکه چې شیطان ورته وایي چې ونه وخوره، د ونې په نتیجه کې دا چلو شو. انه یراکم، بېشکه دا شیطان تاسو ویني، هو دی وقبیله او د ملګري، من حیث لا ترونهم، دا هغه ځای نه چې تاسو یې نه. نو دی در باندې حمله هم په داسې طریقه کوي چې تا ته پته نه لګي، وسوسه درته اچوي، خیالات ته په دماغو کې اچوي. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بېشکه مونږه مقرر کړي دي شیطانان دوستان دای کسانو چې ایمان نه راوړي. نو د دې دوستانی خو هغه شیطانان دي. واذا فعلوا فاحشه، اوس دا یو کار چې الله تعالی ما د پردې نظام درلېږلی دی او د قریشو خلکو به د بیت الله نه بربند طوافونه کول. په خبره باندې پوه نه شوي.
نو دا بربند طوافونه به ولې کول؟ دې کې خو څومره چې ما معلومات کړي دي نو اصل وجه دا وه. مونږ به وایو چې دا ولې بربند طوافونه به کول؟ اصل خبره دا وه چې قریش او د قریشو چې کوم دوستان او حلیفان به وو نو دا خلکو ته زبرګان ښکارېده، ځان به ورته ګناهګار ښکارېده. چې د بار نه به یو سړی راغی یا به ښځه راله بیت الله له طواف له، نو هغې به وایي چې زمونږ دا جامې خو ارامې دي او دا پلیتې دي، نو مونږ په دې پلیتو جامو کې د بیت الله نه طواف نشو کولی. نو د قریشیانو ته به یې ووایي چې مونږ له جامې راکئ. نو چې قریشیانو سره به دومره جامې وي چې وله به یې ورکړې زیاتي، خو ټیک شوه. که وله به یې ور نه کړې نو بس بیا به هغه جامې به هلته چې ته ویشتلې، او بعضې پکې دا هم ویلي دي چې دا جامې به یې ځکه په دې مطاف کې کېښودې چې خلک پې خپې کېږدي، چې خلک پې خپې کېږدي نو دا جامې به مې برکتي شي، ځکه چې پاکو خلکو پې خپې کېښودې، طواف خلک کوي او خپې پرېږدي. نو هغې پورې به یې نه اغوستې چې څو پورې به دا ټوله مرحله سر ته رسېدلې نه وه. نو بیا به پکې د زنانو ته مسله لږه غټه مشکله وه چې مونږ د ورځې څنګه طواف وکړو. نو بیا به هغې وایي چې یاره زه خو مونږ به د شپې طواف کوو چې جامې نه وي، او دا سړي به خیر دی د ورځې کوي. نو بیا به چې د ورځې کوو د شپې به کوو، نو بیا به یې که نه څه کوشش موشش به یې کوو چې ځان پټ را پټ کړي یا په لاس او یا په څه باندې. نو یو شعر به هم پکې کله کله وي چې الیوم یبدو کله او بعضه فما بدا منه فلا احله. نن به یا ټول څه ښکاري او یا به لږ لږ ښکاري، خو که څه ښکاري نو ګورئ حرام دي ورته ګورئ مه. پوهېږې په خبره؟ دا به هم پکې وي. وإذا فعلوا فاحشة چې کله دی وکړي بې حیایي او کار لکه بربند طواف کوي، قالو دی وجدنا علیها آباءنا، مونږ ته دې مونږ په دې باندې خپل پلاران او مشران، والله امرنا بها، والله تعالی مونږ ته دې حکم کړی دی. قل ورته ووایه ان الله لا یامر بالفحشاء، بېشکه الله تعالی حکم نه کوي د بې حیایي. وتقولون علی الله ما لا تعلمون، ولې تاسو وایې الله تعالی باندې هغه خبرې دروغ چې تاسو ته پته نشته. قل ورته ووایه امر ربي بالقسط، زما رب حکم کړی دی په انصاف، زما رب د انصاف خبره کوي، دروغ مه وایئ. واقیموا وجوهکم، او برابر کې خپل توجه. واقیموا وجوهکم، سیده کې خپل مخونه، برابر کې خپل توجه، خشوع خضوع برابر کې. عند کل مسجد، په وخت د هر عبادت کې چې عبادت کوئ نو توجه الله تعالی ته برابر ساتئ. مسجد نه مراد څه شی دی؟ مسجد کله تا ته مې صلات نه مراد موضع الصلات، او کله د موضع الصلات نه صلات مراد دی. مخکې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا کې ویلي دا. واقیموا وجوهکم، او سیده کې او سمه کې پوره کې توجه خپله. عند کل مسجد، د هر عبادت په وخت کې یا د هر سجدې په وخت کې. فی کل وقت سجود او فی کل مکان سجود، کشاف وی. دارنګه امام ابن جوزی وی اجعلوا سجودکم خالصا لله تعالی، اجعلوا سجودکم خالصا لله تعالی، سجدې صرف الله ته کوئ. واقیموا وجهکم، او سیده کې خپل توجه، برابر کې خپل توجه او اخلاص. عند کل مسجد، د هر یو سجدې په وخت کې، یعنې د هر مانځه په وخت کې، د مونځ په وخت کې یا د هر عبادت په وخت کې توجه الله تعالی ته ګرځوئ. وادعوه مخلصین له الدین، او دعاګانې د الله تعالی نه غواړئ په داسې حال کې تاسو خالص کوونکي الله تعالی لره دین. خبره د دین د دین دی وپېژنده، نو د بل څه پېژندلی دی او دین نه دی پېژندلی، بس دی په فروعاتو کې اخته دی. بس یہ امت خرافات میں کھو گئی، پدے باندې پوه نشوي. کما بدأکم تعودون، کما بدأکم تعودون، څنګه چې الله تعالی تاسو پیدا کړی ابتداء بیرته به واپس کېږئ، دوباره به بیا دوباره را پیدا کېږئ. فریقا هدا، یو ډله ده چې الله ورته هدایت کړی دی، او فریقا حق علیهم الضلاله، او بله ډله چې الله تعالی په هغې باندې ثابته کړې ده ګمراهي، ثابته شوې ده په هغې باندې ټاپه د ګمراهۍ. ځکه چې انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، دین ولید شیطانان دوستان سوا د الله نه، وهم یحسبون انهم مهتدون، او د دې دا ګمان دی چې دوی په سمه لار دي. یا بنی آدم، اے د آدم اولاده، خذوا زینتکم، والئ مکمل لباس عند کل مسجد، د هرې مانځه په ټیم کې. خذوا زینتکم، زینت نه مراد دلته مکمل لباس دی. مطلب دا دی چې الله تعالی په دې نه خوشحالېږي چې ته داسې نیم برهنه غونته کې او داسې لکه دا د بد مت دا فقیران نه دي په دې هندوستان کې او په نورو علاقو کې. دا بد مت دا فقیران چې کوي، دا سر به یې خرولي، ګیره به یې خرولي، وروځې به یې خرولي، وروځې داسې یو سوټی غونته کې د رنجو یو کاڼی غوندې به وي. پوهېږې په خبره باندې؟ او داسې نیم بربند یا مکمل بربند به وي. ولې؟ بس دا ملنګي ده. نو دا قسم ملنګي پکې د کوم ځای نه راغله؟ د دې دا خیال دی چې څښا اوسېږي، خیرن اوسېږي، بربند اوسېږي، بس په دې باندې الله تعالی خوشحالېږي. نو دا خبره نه ده. خپل شکل رانول، ببر شبر. یو ځل یو سړی راغی نبي علیه صلات وسلام له، او دا یخته هم داسې ببر شبر و، داسې ګډ. نو نبي علیه صلات وسلام دې سړي سره دومره څه ګمنځ ممنځ نشته دی چې دا خپل یخته په سم کړي. داسې را روان ته به وایي شیطان را روان دی.
شیطان را روان، ببر شبر را روان. نو دا خپل شکل روانول او دا ځان دا اختر سي ببر شبر کول او دا کله کله بعض خلک دا گریوانونه سي یو طرف ته کې دا پنسه یو اوچته کې دا مداریان دا چل کوي تقریر چې راځي نه ته ګوره دا څه خاص سټایل دا یو پنسه سي اوچته کې دا بل چې کې نظر د ځان خبرم نه ما کله پنسه کته کله مې دا گریوانم دسي او کله مې دا ټوپۍ مې داسي دا د دې نظر خبر نه دا سمداري توب وانت کې دی چې د دنیا ته دا ښکارا شي جدا بالکل فنا فی الله ده. فنا فی الله نه ده، فنا فی الشیطانیت ده. پوهیږي په خبره باندې فنا فی المداري توب ده. نو دا د خلکو یو طریقه. ابو محمد ابن اخي المعروف الكرخي یو لوی عالم ده، معروف کرخی باندې مشهور ده. نو ده وی قرطبي وی دخل على ابي الحسن ابن يسار، ده ابو الحسن ابن يسار خواله ورغه او عليه جبه صوف او په دمانه د وړي یو جبه پرته و داسې د وړي یو کوټ وانت کې و داسې. فقال له ابو الحسن، نو ابو الحسن ورته وی د دې معروف کرخي سره د دې وړي جبه و. د ابو الحسن خواله ورغه، نو ابو الحسن چې وکړه چې د راغه او د وړي جبه غوښتنده د صوفیت او د زبرګي شیخ کاری ده. د صوفیت ته دا صوفیت په څه وجه وي دا ځان له یو قصه ده چې دا د صفای قلب د وجه نه وته وي که د صوف د وجه نه وته وي د وړي جامې به اغوستي دا ځان له یو تحقیق دی. په دې وخت د صوفیت تحقیق ته نیم ناسو خو هغه ځان له بیا ګوري تحقیقات کوي. خو دا وخت به دا د زبرګانو د جامې ګڼل کېدې. نو ابو الحسن ورته وی یا ابا محمد، ابو محمد صوفت قلبك او جسمك، صوفت قلبك او جسمك، زړه صفا کړل که وجود دې صوفیانو غوندې جوړ کړل. صوف قلبك، زړه صفا کا، نیت صفا کا، عقیده صفا کا، دین زده کا، حرام حلال زده کا، د خدای نه یره په مزغو کې کېناوه په زړه کې. اول بسل قوها علی القوها، او قوها اغوند په قوها دا د کوهستاني ناغسته شوی. کوهستاني ټوپۍ په سره و، پکول په سره و، پکولونه په سره نه هغه په سره و، که کوراکوري په سره هغه په سره و. خو چې زړه دې صفایي دې معنا ده په دې کې څه نشته. والبس القوها علی القوها په عربو کې نه جوړه چې په کوهستان کې جوړه هغه اغونده څه اغونده لکه پکول په سره و. پکول خو پیغمبر نو په سر کړي، که په سر کړي ولکه د پکول په سر ول سنت مطابق دي که سنت نه خلاف دي؟ دا سنت مطابق څنګه د پیغمبر پکول په سر کړو؟ نو بس کالر او پټای د پیغمبر مطابق او پکول نو اخراړ او د یو ډ سره لاړې دا ستا تقوا و. پوهیږي په خبره چې پکول ته لاړه خبره هیڅ نه ویا. نو پکول په سر ول مولانا تاسو نه داتا ته چې وي د سنت مطابق جامې جوړول پکار دی او کالر د سنت نه خلاف دی او پټۍ د سنت مطابق ده. هغه مولوی صاحب نه تاسو کوي په حدیث کې براته پکول ثابت کوي یا پتو ورکه چې پکول حرام دی. نو ځکه چې دا زموږ مشران ټول عمر پکولونه په سر ما بابا خو هم کې د شي په سر کړی یا به نه په سر کړی ما ته پته نشته ځکه زموږ ډېر رواج نه خو ما خو په سر کړی او ستا مشران هم ټول په سر د دې علاقې چې څومره زبرګان ټول پکولونه په سر کړی کنه نو دا بیا د سنت نه خلاف کار کړي. دا اکا ته وای فتوا ورکوي. دا اکا پیژنې ته اکا د دینه تاویږي چې اسلام ټول په کالر کې او په پټای کې دی. نو یا په کول کې د څه خیال لې څه پوهې په پښتو والبس القوها على القوها. قرطبي وایي کوستانه جامع غوندا، کوستانه جوبا غوندا، کوستانه څه غوندا، د چترال واسکټه غوندا، د چترال په کول په سره وا، د کوستان واسکټه غوندا، د کوستان شړې غوندا. قوها شړې پیغمبر علیه السلام غوستي و. نو والبس القوها على القوها شړې په سره وا، ها لمسه استعمالوا، پکول استعمالوا، واسکټ استعمالوا، جوغاو چوغاو دا استعمالوا. دا ټول د کوستانو کپړو نه جوړ دي. خو صوف قلبک، عقیده دی برابر کا. دا مطلب دی خصوصینتکم عند کل مسجد، والے مکمل لباس دار مانزه په موقع باندې. وکلوا واشربوا او خوراک اوس کا کم کوي، ولا تسرفوا غره زیاته مکوي، ګناه دا زیاته کوي، حرام مخره او زیاته مکو، اسراف مکو. انه لا يحب المسرفين، بشك الله تعالی محبت نساتی زیاتی کوونکو سره. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، ورته چا حرام کړل هغه خواهش چې الله تعالی را ایستره د بندگانو لپاره. والطيبات من الرزق، او دا پاک رزقونه چا حرام کړی دي. نو دا کپڑے مزیدار په کارخانو کې جوړ شي دا چا لپاره دي؟ نو دا چا حرام کړی دا بناوند اغوند
پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو دین انکار نه کړ. په هغه زمانہ کې چې کومې خې کپړې وي او نبی علیه الصلوۃ والسلام له چا راوړي دي نو اغوستي د یمن کپړې به خې وي پوهېږې په خبره د نجران نه به خې کپړې راتلې هغه نبی علیه السلام بلکې د مصر نه نبی علیه الصلوۃ والسلام نه جبه راغلې د هغه اغوستې ده خدا کا خو د هېڅ نه دی خبر. قل ورته ووایه هي للذین دا ټول طیب دا کسانو دپاره دي آمنو فی الحیات الدنیا چې ایمان راوړی دی په دې دنیا موجوده ژوند کې او خالصتا د دې ځای پورې خبره ختمه شوه دا د ایماندارو دپاره دي. نو اوس خو ایماندار هم اغوندي او بېایمانه هم اغوندي وایي خالصتا یوم القیامت د قیامت په ورځ به دا صرف د ایماندارو دپاره په دنیا کې د ټولو دپاره دي بنیادي طور خو دي د ایماندارو دپاره خو دا نور هم اغوندي او د قیامت په ورځ به دا صرف د چا دپاره د مؤمنانو دپاره به کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون بېشکه په تفصیل بیانو دغسې موږ په تفصیل بیانو آیاتونه د خلکو دپاره چې پې پوهېږي. حرام چې څه دي هغې نه ځان ساته حرام څه دي قل انما حرم ربي الفواحش ورته وایي بېشکه زما رب حرام کړې ده بې حیایي ما ظهر منها وما بطنه چې کوم پټه ده او کوم ښکاره ده دا چې په ښکاره باندې ځان ډېر زیات دا چې دا پاک چې یاره جي مونږ خو نه په بازار کې زه ګرځم خو وره ما د زړه پرده ده و یاره جي د زړه پرده پکار ده د زړه پرده پکار ده. دا پیغمبر علیه السلام بیبیان ده چې الله تعالی وایي چې په دې کور کې کښېني نو د هغې زړه پرده نه وه دا قرآن چې ورته وایي صحابیاتو زړه پرده نه وه او ستا زړه د پردې نه زه څه خبر یم په دې باندې پوه نه شوې د زړه پرده څه ته وایي زړه خو هسې په پرده کې دی ولې چا په لاس کې ګرځولی دی وایي د زړه پرده څه ته وایي یعنې مطلب زما نیت ټیک دی نو د نیت نه دی څه خبر یم زه خو د دې شکل ته ګورم شکل دې ټیک نه دی پوهېږې په خبره اندازې دې ښې نه دي دا بجلیګر مولانا یې ښه صفتونه کوي څنګه وایي ایکی پاوی او دا ځان داسې د غم کې او داسې د پلو پر یې مخ راواړم وایي ایکی پاوی دا پوره قصه دا چې ته واوره قاري صاحب سره ښه جي دا مطلب دی ښې پېښې کوي وایي دا او دا وایي د زړه پرده مې ده دا مطلب دی حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن چې کومه ښکاره ده بې حیایي ده او کومه پټه ده والاسم والبغیه دا والاسم او گناه والبغي او زیاته بغیر الحق پناه حق باندې وان تشركوا بالله او دا خبر ډیره گناه ده تاسو شرک کړه الله تعالی سره ما لم ينزل به سلطانا هغه شرک نه دی لګل الله تعالی پای باندې دلیل او ان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا خبر تاسو وایي په الله تعالی باندې هغه دروغ تاسو دلیل نه معلوم ولکل امه اجل او د هر امت د پاره یو ډله یو نیټه مقرره ده خصوصا چې د افرادو نیټه ده که نه دا چې د امتونو نیټه ده فاذا جاء اجلهم چې کله دي دا نیټه راشي لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نو نه به رستو کېږي یو ساعت او نه به مخکې کېږي. هلکه د یو فرد په باره کې خو دا خبره ټیک ده چې د فرد نیټه پوره شي نو یو ساعت به نه مخکې کېږي او نه به رستو کېږي نو رستو کېږي به نه او مخکې کېږي خو چې راشي بیا خو خود نه مخکې کېږي خو چې څنګه تا ته دا مخکې کېدل ناممکن دي نه دا رسته کېدل هم ناممکن دي د دې مطلب خو واضح ځکه چې 10 بجې نیټه پوره ده او 10 بجې شوې 11 بجې نیټه پوره ده او 11 بجې شوې نو نه به مخکې کېږي چې په 12 بجې شي او نه به رستو کېږي چې په 10 بجې مړ شي چې 11 بجې شي نو بیا په 10 بجې مري 10 بجې خو دې شاته پاتې شوې یو ګنټه نو مطلب یې دا دی چې داسې وګڼه چې په 11 بجې نیټه مقرر ده نو د 11 بجو نه 12 ته نه اوړي او دا داسې یقیني وګڼه لکه د 11 نه چې بیا واپس 10 نه ځي په دې خو دا مطلب خو بل طرف ته دا قرآن چې وایي لکل امة اجل د امت دپاره یو نیټه ده نو ځینې امتونه خو داسې وي چې د تېر امتونه او د هغې نیټه په یو وخت پرې اسمان نه عذاب او تندر راغی او مړه شو یا خو ټیک شو لکه د لوط علیه السلام قوم باندې په یو ځای خلاص راغی ټول په یو ځای مړه شو نو هغه هم چې لمحه کېده نه بیا وو چې لمحه راغله بیا نه و خو په راروان وخت کې د امتونو دپاره چې د اسمان نه پې عذاب را نه شي او د امتونه کته کېږي او بره کېږي لکه امت مسلمه په دنیا باندې اقتدار او بیا د شاته لاړو د یونانیانو په یو زمانه کې اقتدار د چینیانو په یو زمانه کې اقتدار د بابل والو په یو زمانه کې اقتدار د مصر والو په یو زمانه کې اقتدار زمونږ د دور نه لږ مخکې د برطانیې والا په اقتدار بیا دا زمونږ د زمانې کې بیا د روسیانو یو اقتدار یو زمانه وه امریکایانو به ګوټونو د منګکوري بچي به په ګوټونو پټېده اوس دا د امریکایانو یو دور دی نو دا دورونه خو ساعتن په دغه په ساعت کې نه بدلېږي دا په کلونو کې بدلېږي نو قرآن څنګه وایي چې ساعتن نو د دې باندې ما ځان پوه کړی دی پوهېږې په خبره باندې هغه دا ده چې د امتونو په دې زوال د یو فیصلې په بنیادي دا امتونه چې یو اقتدار او یو قوت ته ورسېږي که نه نو دا په نشه کې د غرور کې په تکبر کې د خدای پر دعوه کې یو ټیم یو فیصله وکړي او هغه فیصله د هغې د زوال نقطه آغاز
نو زوال د هغه وخت نه شروع شي چې په کوم وخت کې دا یو غلطه فیصله وکړي، بیا د هغه پته رستو بیا لګي، د هغه نتایج بیا رستو را پیدا کیږي، خو زوال د هغه یوې فیصلې نه شروع شي. لکه مثال په تور باندې د برتانیې زوال د کوم نه وخت نه شروع شو، یو فیصله د څه وکړه په جنگ اول کې، په جنگ دویم کې، یا د سوویت یونین زوال د کوم وخت نه شروع کړو چې کله فیصله وکړي په افغانستان قبضه لګو، یا زه به وایم چې د امریکایانو زوال د کوم وخت نه شروع شو، د 9/11 نه زوال شروع شو، یا د 9/11 دا سازش دی په خپل کړو، د دې داخله دا مسلمانان راګیر کو، خدا وخت نه دی زوال شروع دی. او ته اوس ګور اوس بل به پته ولګي کلونه ولا درې سلور نور تیل نه چې بیا به پته لګیدلی. نو دل تم د امت د پاره یو زوالی او دا غیر زوال د یو نقطې نه شروع کیږي، هغه نقطه سي چې دی یو فیصله وکي او دا فیصله نه بس با پته ولګي چې پوهه خلک په دې پوه شي دی و زوال شروع شو. البته عام خلکو ته پته کله ولګي چې کله دا غیر تمام سټیپونه او درجه راخکاره شي، خلک ویل که یار دا شی په تباہی روان دی. تاسو په دې مسله نه رسیدئ. دا مطلب دی یا بنی آدم اے آدم بچو اما آیاتی انکم رسول منکم کجا ترال تاسو پیغمبران تاسو طرف نه قصون علیکم آیاتی چې بیان ول تاسو زم آیاتنا د پاغه ول وخت او ته ویلی ور په عالم ارواح کې او ته ویلی وسه او ته نه وی وسنه پیغمبران نو نور ناراضي اول کې چې په عالم ارواح کې وته یا بنی آدم اے آدم بچو اما آیاتی انکم رسول منکم کجا ترال تاسو رسولان تاسو نه قصون علیکم آیاتی و بیان ول تاسو په مخ کې زم آیاتنا فمن اتقى چې تقوا اختیار کړو اصل خپل عمل درست کو فلا خوف عليهم نبير پدی باندې ولا هم يحزنون ون بدی غم جنشي والذين كذبوا بآياتنا كسان دروجن غنی د آیاتنا واستكبروا عنها وتکبر کوي د دین ځان تلوي غنی اولئک اصحاب النار دا کسان دوزخیان دي هم فيها خالدون دی پر دوزخ کې همیشه. فمن ازلم سوق د ظالم ممن اچانا افترا على الله كذبا جوړي په الله باندې دروغ او کذب آیاته یا د الله تعالی آیاتونه دروغ جن وي. اولئک ينالهم نصيبهم من الكتاب دا کسان چې دي ته برسیږي د حصہ مقرر عذاب نه الله تعالی په چې کوم عذاب مقرر دی حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې راشي دي ته زمونږ استاد يتوفونهم هغه ملائکه يتوفونهم چې دین صالح قالوا دي ته ورتوي اينما كنتم تدعون من دون الله كم زي دغه سيزونه تاسو را بل سوا د الله تعالی نه قالوا دي بوت ويضلوا عنا ذمون ورکشو وشهدوا على انفسهم ودي بغواش په خپل ځانونو باندې انهم كانوا كافرين چې دي نه پوه نه بلکې سو کافرو. د دې بیان مخکې تیر شوی. قال ادخلوا الله تعالی بوت ويدن شي في من پداس ډلو کې قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار چې تیر شوی د تاسو نه مخکې د پیریانو د انسانانو نه پر دوزخ کې یار چا نه مخکې به دوزخ ته خلق تلی. یو رای دلته ما پر اوس کالم ویلې او بیا زما داسې یو تصور دی والله اعلم چې د دې ځمکې نه علاوه نور ځمکې به هم داسې چې په هغې به قیامت راغلی په هغې کې به هم څه خلکو او د هغې خبرې به ومن الارض مثلهن کې به رستو راځي. زما رای به هلته ویم بیا د عبدالله بن عباس یو رای پکې ده او د دې آیت نه ماته داسې ښکاري لکه چې زمونږ دا قیامت چې کوم دی که نه دا د ټول نه رستو دی او د دې نه مخکې په نورو سیارو کې داسې څه خبرې راغلي دي چې هلته به څه مخلوق وو هلته به هم د هغې دپاره څه حرام او حلال وو په هغې باندې یو قیامت تېر شوی دی. نو دلته قرآن ځکه وایي قال ادخلوا فی امم د قیامت په ورځ باندې به وویلی شي ننوځئ په داسې ډلو کې قد خلت من قبلکم چې تېر شوي دي ستاسو نه مخکې من الجن والانس فی النار. والله اعلم دا خبره به زما صحیح یا به خطا وي. کېدای شي د دې نه دا مطلب چې یوه ډله مخکې لاړه شي بله وروستو لاړه شي نو هغه وروستنۍ ډلې ته به دا وایي. عامه خبره خو دا ده لیکن دا ممکنه ده چې په دې کائناتو کې نورې داسې سیارې وي په هغې قیامتونه راغلي دي خو زمونږ هغه قیامت لا پاتې دی. پوهېږې په خبره باندې که نه نو د دې نه مخکې به هم څه خلک جنت ته تلي څه به جهنم ته تلي والله تعالی عالم یا به داسې یا به نه نو خجی دا مطلب دی کلما دخلت امتون هر کله چې ننوځي یوه ډل دی جهنم ته لعنت اختها نه په خپله خور به لعنت وایي دا زمونږ خور ده. ما د چا نه تپوس کړی و دا د څه ده دا ښځه دا چې بار ګرځي دا د مور ده که خور دی ده که لور دی ده که نیارې ده. نو هغه یو سړي ما ته جواب ولېږه دا مې ښځه هم ده خور مې هم ده لور مې هم ده او نیا مې هم ده. ماشاءالله دا بیا صحیح ده داسې ده که نه ده. کلما دخلت امة لعنت اختها هر کله چې ننوځي یو امت د جهنم ته لعنت اختها نو لعنت به لیږي په هغه خپلې خور باندې چې دوی په لعنت کړي وو په خور پسې روان و هغې ګمراه کړي وو. پوهېږې په خبره لیډران یادوي که نه څوک به ورته څه وایي څوک به ورته څه وایي. لعنت اختها نو لعنت به لیږي اختها په هغې په شان اخت نه مراد دلته که مشابه دی چې د دې په شانتې په کفر کې بل شانتي نو په هغې به لعنت لیږي. څنګه چې دا وي نو چې هغه نور د هغې په شان د ځان په شانتې وي نو وایي به چې خدای هم تباه کوي تاسو مونږ ته دا لار جوړه کړې وه.
حتی اذا ادارکوا فیها جميعا تر دې چې دی راجم شي په جهنم کې ټولو. قالت اخراهم لاولاهم وای بدا کشران دې مشران ته، اخراهم دا تابعداران بوای لاولاهم قائدین ته لیډران ته، دا قائدین دي جی قائدین، قائدین او دا لیډران او وی آی پیز، وی آی پیز دا پونګو مونګو والا، دا مخکې چې پونګي وای ورستم پونګي وای دا. قالت اخراهم لاولاهم وای ما رستنی دې مشرانو ته، اکشران بده مشرانو ته وای او دا کارکنان بده لیډرانو ته وای. د دې په باره کې به ربنا لاولاهم، دې ته خدای پاک دغه دی ویاغه دی واغه دی لاولاهم، د دې په باره کې به وای ربنا هؤلاء يضلون اذا من غرب دغه دي چې مونږه گمراه کړیو. فاتهم عذابا ضعفا من النار، ورکدي عذاب د چن په جهنم کې، ځکه چې دی په دنیا کې پیسې هم ډېرې اغستې، مونږ له به لګرا کوله او دی بدن لا کمیشن به ډېرې اغستې، دی په کروڑونو کې واله مونږ له به چته لکونه زرګونه راکول. قال الله تعالی ورتوای لكل ضعف، دغه دنیا حساب خو دی غلط کار کړی، تاسو له دی له ډېرې ورځان له ډېرې اغستې، تاسو له لګي درکولې، زه انصاف کوم، تاسو لم دوچند درکوم او دی لم دوچند عذاب ورکوم، زما په دربار کې دواړه د پاره دوچند دی. قال لكل ضعف، الله تعالی ورته د ار یو د پاره ډبل سزا ده، دا خو دنیا کې دی غلطي کوي ځان له ډېرې غسې تاسو له لګي درکولې، او زما په دربار کې دا نشته، زه تاسو د پاره هم دوچند ده، ځکه چې هغه تاسو گمراه کړی او تاسو نور خلک گمراه کړی، ته هم د چا لیډر وې کنه په کلی کې وسکه. قال لكل ضعف، د ار یو د پاره دوچند عذاب دی، ولکن لا تعلمون، لیکن تاسو نه پوهیږئ. وقالت اولاهم لاخراهم، هغه چې چا دی خو په خپل لیډرانو شکایت وکړه، نو هغه به ته وایي چې څنګه چلې، نو شکایت خو څه پیدا مو نه کړه. وقالت اولاهم له، دا مناظره وایي، الله دې ته مولا امان راکړي. وقالت اولاهم لاخراهم، وای بدا لیډران دې کارکنانو ته، فما كان لكم علينا من فضل، نشته ستاسو د پاره په موږ باندې څه غوړوالی، فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون، ټولو ته به ویلی شي وسکې عذاب د خپل عمل په وجه. اعاذنا الله من ذلك. ان الذين كذبوا بآياتنا، بشکا کسان دروغجن کړي د آیاتنا، واستكبروا عنها، دا غي نه ځان لوی غني، لا تفتح لهم ابواب السماء، نبه شکولاو شدیتا کولاو بن شدیتا دروازې د اسمان، یعنی د دې عمل به بر نه خيږي، نیک عمل برخی کنه، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه، دا عمل نیک نشته دنو دروازې بس کولاو شي، یا روحونه بر علیین تخیجی، نو دا بد عمل سړي روح چلته وخیجی دروازه وته نه کولاوي، نو غیر اواچ اسمه کله چغه وباسي. اعاذنا الله. لا تفتح لهم ابواب السماء، دا معنا او درې معنا دا چې دی به جنت ته لاړ، ځکه جنت په اسمان کې دی. لا تفتح لهم ابواب السماء، نب پرانسته کېږي دي ته دروازې د اسمان، د دې عملونو ته، د دې روحونو ته او دی ته. ولا يدخلون الجنه، او دی به جنت ته دنه نوځي، دنه ولاړ نشي، حتی یلج الجمل فی سم الخياط، چې نوځي اوخ په سوم دستنه کې، سم او سوم په عربی کې وته سوی سم، او په پښتو کې وته سوی سوم، دستنه سوم. نو چې اوخ دستنه په سوم کې نه نوځي، نو دا ممکنه ده چې اوخ دستنه په سوم کې نه نوځي، وای عملا ممکنه نه ده، عملا دا ممکنه نه ده، نو چې نه ده نو بس دی شي، دا محال عادي دی. مطلب دا نه ده چې دا عقلا دا بالکل د سره ممکنه نه ده، ولې ممکنه نه ده پوهیږي په خبره باندې، خو عادتا ممکنه نه ده. ا دې مطلب دا چې الله تعالی سره مجبور نه دی دا جنت دا جهنميان کافران جنت ته نه بوزي، خو عادت دا جوړ کړی دی چې نه بوزم او که خوښ نه بوبېږي. اوس فرق دا عادتا دا ممکنه نه ده چې اوخ برستنې په سوم کې نه نوځي، په دې باندې پوه نه شوې، ورنه داسې محال عقلي خو نه ده، عقلا څه دا خبره محاله خو نه ده، امکان شته که نه، ستن څه ته وایي او اوخ څه ته وایي، پوهېږه په خبره باندې. نو دا عادتا ناممکنه ده، نو دلته هم دا عادتا ناممکنه ده، د الله تعالی د وس نه څه بهر نه ده. د فارسی یو شاعر شعر ویلی دی که نه، وایي چې آنچه بر من میرود بر شتر آید ز غم، میزند کفار هم بر جنت المأوی علم. وایي په ما چې کوم مصیبتونه دي، وایي که دا په اوښ باندې راله نو کافران به هم جنډې والي او جنت ته به ننوځي. نو دې څه مطلب دی؟ یعنی په ما باندې چې کوم مصیبتونه دي که دا په اوښ راله نو دومره به یې نری کړي چې هغه به د ستنې په سوم کې ننوځي، نو شرط به پوره شي، نو کافران به جنت ته لاړ شي. دا یې مطلب دی. دومره غمونه دي را باندې، خو زه برداشت کوم، اوښ یې نشي برداشت کولی. په خبره باندې پوه شو، دا مطلب شو. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین، داسې موږ بدله ورکوو مجرمانو ته. لهم من جهنم مواد، د دې دپاره ول جهنم نه د اور لاندې ستونې او بسترې وی، تلیانې به. اعاذنا الله من ذلک. ومن فوقهم غواش، او د پاسه بر دې دپاره صحیح هغه د
اغوستن بی ومن فوقهم او د پاسه د دیونه با غواشون د اور اغوستن بی یعنی تلئی او بلستن به دواړه د سنئی د دوزخ د اور نه وی اعاذنا الله من ذلك وكذلك نجزي الظالمين هم دغه شانته موږ جزا ورکو ظالمانو ته والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان لرلو خو عملونه وکړو لا نکلف نفسا الا وسعها سمره خامل وکړو چې سمره وس کې د ځکه مطالبه نه کوو دی او تن مگر دغه د وسمره اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي هم فيها خالدون دی په جنت کې همیشه الله دې زموږ نصیب کړي ونزعنا ما في صدورهم من غل او بابا سمون د دې پسینو کې چې کوم دي من غل کم خیره یو بل تا د جنت کار د جنتیان دواړه دي خو یو سړیم جنتی دی بلم جنتی دی خو د یو دی بل تقار دی نو یې وسو تقار دی یو د په خوانه قارو لکه مثلا دا قریشو کې د خلک چې یو بلو دا صحابه کرام د ابتدا نه چو وایي په خبره باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو هاشم نه دی ابو بکر صدیق چې دی دا بنو عدی نه دی غالبا او دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د بنو تیم قبیله دی نو یو د یو قبیله دی بل د بل قبیله دی نو دا په خوانه یو بل سره طرفګنی دشمنی وی چې اسلام راغی نو بیا څنګه شیر او شکر شو یا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بخاری کی روایت ده چې دا زما او د عثمان او د طلحه او د زبیر مبارک لري صحابه کرامو کوم مشاجرات خو یا وی دا زموږ د بدر والا مبارک لري چې قریش د دې طرف نه او دغه طرف نه یو بل طرف مخامخو نو دا وی نزعنا ما فی صدورهم من غل چې کوم خیره یو بل سره ده هغه به توزی څخه چې د دواړو نیتونه برابر او اخلاص برابر دا تجری من تحتهم الانهار وی بلان دونه دا غینه ولی بعض روایتو کې پکې دا راځي جنت ته نه وځي نو پلار کې ولله پای کې به ولان بي چې پای کې ولان بي او بیا د نزینو با سرونه به صفای بالکل دا مطلب خو چاته بلونه صفای چې کوم د جنت لایقي او چې کوم د جهنم لایق دی هغه ټول صفا کېدل پکار دي ها جی نو هغه ته خو به نه صفا کوي خو جنتیانو ته به صفا کوي دا مطلب دی جنتیانو ته به یو بل چې په جنت کې اوسېږي نو یو بل ته به جوړ صفای وقالوا الحمد لله الذي دي بو شکر دی الله درا هدانا لهذا چې موږ ته دا توفیق را کړ دې جنت دا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله او موږ دل تر شراته چرته الله تعالی موږ ته دا لار نه خو دې ته دا مرحلو نه بتیر شي کنه دا مرحله خو ډېر ګرانه مرحله دا به ته پته ولګي لقد جاءت رسول ربنا بالحق بشکر اوړې ورستورانو زمونږ درب زمونږ حق را وړو حق پیش کړو ونودودی تباواز شي ان تلکم الجنه او دا تاسو جنت ته اورستموها تاسو ته میراث کې ملاولې بما کنتم تعملون تاسو د عمل په وجه ور الله تعالی به تو تاسو د عمل په وجه دی چې د دې د عزت نفس خیال ساتي او دی به مو ته پته د زمونږ عملونه څنګه او دا صرف ستاسو الله تعالی فضل له دا احترام کوي الله تعالی ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار او आवाज بو کې جنتیان دوزخیان ہوتا یو بل په پیژنې کنه په یو علاقه کې وسیږي د یو زمانه او د یو وطن خلق نه یو بل نه پیژني نن سبا خلا ګلوبل ویلې د امریکا کې او په برتانیې کې او په چین کې او په روس کې خلک پیژني دا ونادى اصحاب الجنه او आवाज بو کې جنتیان اصحاب النار دوزخیان ہوتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چې بشک مونږ بیا مونږ دا وعده چې موږ سره د رب کړي ورشتیا مونږ ته خوي جنت به ملاويږي نو ملاو شو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو بیا مونږ دا غشي چې تاسو سره وعده کړي ور برشتیا عذاب شته کنيشتا سور انقلاب راغله ده کنه سور انقلاب دوزخ کې بسنګ انقلاب سورې بنگلې به پکې سور انقلاب به پکې وایي په خبره باندې سور سیلاب دغه جهنم ته وایي کنه د وینو سیلاب ته وینې تو یول او دوزخ دنیا کې وینې تو یول دي برنا حق وینې تو یوا وایي په دار سور سیلاب قائل دي او موږ چې د وونو سور سیلاب غواړو نو پته ولګی چې بنیته پته ولګی چې نیت د ټیک نه دی کنه چې سور سیلاب غواړي نو ته بنیته نه مو غوامن غواړو مو سور سیلاب خو نه غواړو مو د مجبورۍ نه جهاد خو په دې باندې پوه صرف د دې لپاره د کفر غلبه ختم شي دا خو نه دی ویلي چې په مخه بینې تو یو او ته سور سیلاب غواړي نو سور سیلاب په دنیا کې د غینې تو یو ولې بے ځای نه مظلومانو بے وسه بے کاسه پته نه لګي چې ولې توې شوي او بل طرف ته په جهنم کې بم دا سوري سوري بنگلي ور سوري کې نه سور ور اعاذنا الله من ذلك نو دی په سور ور کې سوري بنگلي ولته په سور انقلاب راغلی په دوزخ کې بس راغلی سور انقلاب براغلی نو ته څنګه چللې هغه الله تعالی چې ویلی و شی رښتیا شو کنه نو قالو دی بو نعم اخو بیا د سنتي او جی ما اخو بیا د خبرې نه دي کنه ځکه چلته په عذاب کې چې یو نعم وې دا مول ډیر دی قالو دی بو نعم او
فاذن مؤذن اعلان بو کی اعلان کون کہ بینهم ددی پر مینس کی چا لعنت الله علی الظالمین لعنت الله تعالی دی ظالمانو مانی الذين ظالمانا کسان یسدون عن سبیل الله چې بندي خلق د الله تعالی د دین د غلبینا ويبغونها وجاو پدې کې لټي کوګواله په اسلام اعتراضونه کوي ويبغونها او لټي په اسلام کې وجن کوګواله او نقصان په اسلام کې دا نقصان دی او دا نقصان دی په قران کې دا نقصان دی په حدیث کې دا وایي دا ظالمان د څه وایي کنه وایي دا مطلب وهم بالآخرت کافرون او د آخرت نه انکار کوونکي وبينهما حجاب او د جنت او د دوزخ په منځ کې به یو پرده یو دیوال وي وعلى الاعراف یو په اوچت دیوال باندې رجال سړي فضرب بينهم بسور له باب سور به یو دیوال به نو په دې دیوال باندې بس خلق ناشي په دې کې ډېر زیات اقوال دي چې دا بسو کی نو یو درې څلور اقوال په کې دلته واورا عرف ستوي على الاعراف جمع ده عرف ده عرف الفرس والديك قرقره توي قرقره بيني ده بانگي قرقره دا د اسغم پرې کې بعد شامله غون تکیدا شي ناغه تعارف اعراف نه مراد ده دا د جمع باندې مفرد مسمى شوی دی نو دې توي اوچت زه المكان المشرف د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ده پکې مرفوع چې دینه مراد هغه څوک دی چې استوت حسناته و سیئاته چې نیکه او بده برابر نو دا بر سبق د پاره پرې اعراف باندې ناسي چې جهنم ته ګوري یریږي به او چې جنت ته ګوري تم به کوي او زیبه بیا په اخر کې جنت چا وی دات نه مراد بل یو روایت پکې دام ده چې سړی په داسې حالت کې د دنیا نه مړ شوی چې پلار یا مور ته خپي یا ته پلار خپي یا ته مور خپي نو دا هغه پورې بلې نه دي چې سو پورې هغه معاف کړي نه نو دې په دیوال ناش چا وی د دینه مراد د مشرکین او هغه ماشومان دي د مشرکین او ماشومان دي دا په دې باندې ناش چا وی د دینه مراد هغه خلق دي په یوه په خبره باندې دې کې حدیث راغلی طبری په دې کې حدیث نقل کړی دی چې دا هغه شهیدان دي چې تلی خو غزال او جهاد لو او بیا شهیدان شویم دي خو پلار مور ته خپاو د پلار مور د اجازه نه بغیر تلی دي چې ته جهاد لزه دومره لوی نیکی کینو د پلار او مور د اجازه نه بغیر ولې وایي په خبره باندې پکار دار چې د پلار او مور نه اجازه والي نه بیا سي دا پکې حدیث بل یو پکې تفسیر ابن جوزی رحمه الله زاد المسیر کې پکې یو نور به شمیره وجبین دي یو پکې دا وجم ویل دا چې دا په اعراب باندې په اوچت دیوال چې ناشي نو دا به نیکان او صالحان او علما او فقهای دا به خلکی نو دا به ولې دغلت ناشي خلک جنت ته درې او دي دغلت ناشي دا تماشا کوي کنه دا چې ګوري چې خا پلان کې چې ترا ورګه چې لکه مونږ بر یار ولې تماشا وکړو جنت ته څوک څوک لاړ افلان کې زموږ د علاقې زموږ د وطن هغه څوک څوک پکې لاړ امو سره چې پکې ناشته پاسې ده هغه بل وای هغه بل ته ګوره هغه روان دی هغه د کې دکه ولا ورکه هغه جهنم ته روان دی بل ته ګوره هغه جنت دا د دې د پاره چې مزه تی والی دا چا ویلی دا امام ابن جوزی په زاد المسیر کې وی صالحون فقهاء علماء خلق دې په دین پوهه دي اهل علم دي خدای علماء په څه کوي چې دې سره واسطه ډېری کنه دې سره واسطه د خلکو ډېر راځي کنه دا په مخ لګي د الله تعالی دین ترا بلل کوي نو دی ته واسطه نو دی به خوشاله الله تعالی چې زور شه تا چې باغ درسونه کول او بیان بده کو ها نو تو وسو ګورو ته ستاد هغه نتیجه دا ده اوسره د دنیا کې نتیجه مې واړه نتیجه دا اوسره وته اوس ګوره پلان کې چې نه منل نو هغه داسې دی چې منل نو هغه داسې دی نو دا هر طرف ته خبر اخلاص هندي په اخر کې به جنت تراشي دایم پکې ویلي او ولبسهم على الاعراف او دی چې په دې اعراف ولاړی نو على سبيل النزهه دا د چکر او د سیل لپاره دغلت ولاړ دی وای څه لپاره ولاړ دی دا د سیل لپاره ولاړ دی اسه خوانته تماشا کوي وعلى الاعراف رجال او پر یو چت دیوال باندې بس خلا کسانی رجال سړي يعرفون كلهم بسيماهم چې پیجنې بهر یو په خپلونه خو باندې دغه به داخله کوم پیجنې او دغه به دغه خلک هم پیجنې دا نو د دې نه خدای معلومیږي لکه دا چې واقع د سیل والي يعرفون كلهم بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه او دی باواز کی جنتیان ته ان سلام علیکم جو سلام دی پتا سمانه لم يدخلوها پخپل خلادی تلنی هم يطمعون او تم اشتچ وتبزو نو به ورزو خو چاغي تل دي سلام به تو کی لکه تاسو ورله کارو شو لکه جاسته سره سور شو دا غزنه لکه اسلام علیکم لاړم الان د خلق ولاړی کنه سلامونه یو بل تکي
واذا صرفت ابصارهم وجكل واړول شي ردي د استرګې تلقا اصحاب النار طرف د دوزخیانو تقالو دی بو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اذا غرب مگر دې موږ د ظالمانو خلکو سره امان به غواړي. ونادى اصحاب الاعراف رجالا او आवाज بو کی اعراف ولدا سړو ته يعرفونهم بسيماهم چې پیجن به پنه خبانه پته به لګي د شکلونو نه پته لګي تو یې به خبره معنی کنه خبرو نه پته لګي د شکلونو نه پته لګي. قالوا دي تبوای ما اغنا عنكم جمعكم فيدا ونکرستا سو غړلې غټه ډله دی واخو څه خوان دی ونه کنه تو یې به خبره معنی غټه ډله دی وا خو هغه شي خوانه ونک اغنا ما اغنا عنكم جمعكم تشي بچ نکستا زن استاسو دی ډلې وما كنتم تستكبرون او هغه خبره تاسو کوم تکبر کاو تاسو چې ځان کوم لوی غاڼه کنه شیم په کار را نه غي دا هؤلاء الذين اقسمتم ګور دا اعراب باندې بسړي ولاړی او په دې جنت کې با غریبانان کمزوري او چې خلکو په دنیا کې بہت اشرار وي او سبه وته وي او څه حیثیت ولا نه ورکاو نو هغه ته اشاره وکي هؤلاء دا غریبانان چې تاسو وی چې د دې ته بسنه ملاويږي هغه جنت ته لاړه. هؤلاء الذين اعراف على بوي هؤلاء الذين آیا دا کسان دا جنتیان چې دا کوم غریبانانو الذين دا کسان دي اقسمتم چې تاسو بر دي مبارک قسمونه خور الله ينالهم الله برحمت اي تبا الله تعالی سره رحمت ورنکی تاسو دا غریبانان به وسه به کس دا څه خور پړق دي تبا الله تعالی سره مرتبه ورکی نو دا کسان چې دي ادخلوا الجنه دي ته خدا سي ویله جنت نه نوځي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون نو ير پتا سمانه نو پتا غم جن شي. ونادى اصحاب النار او आवाज بو کې دوزخیان اصحاب الجنت جنتیان ته ان افیزوا علینا من الماء چراتوي کې پم باندې وبو د وبونا او مما رزقكم الله دا اثر چې الله تعالی تاسو له روزي در کړی دا ګوره کله کله الله تعالی د دوزخیان ته جنتیان د سخی لر بداسي دا ځکه چې په موضوع کې یو حدیث کې دا راغلی دی کنه د جنتیان ته الله تعالی په دوزخ کې هغه زینه خې چې ګوره کدل ته نه راغلی نو دغه د زیو نو دی به تیریږي چې شکر دی خدای چې دلته نعمتونه به بیا نورم ډېر خخکاری الله تعالی به نور حمد او هغه جهنميان ته هغه جنت ښکارا کوي چې کدل ته نه راغلی او سم د سړی زوی نو هغه د زیو نو دی به نور افسوس کوي اعاذنا الله من ذلك. نو بیا به دا دي دوزخیان دي جنتیانو ته وایي چې لګي وبخوراتوي کوي کنه او یا سمېوا یا سمړې او دانا یا د کېلې او دانا خو چې تراواشه وي نو هغه بوته دا آرام دي تاسو د پاره دا تاسو د پاره سدي آرام دي دا زمونږ د پاره تاسو د پاره آرام. قالو دی ورتوای ان الله حرمهما على الكافرين الله تعالی دا بن کړی په کافرانو باندې دا مطلب الذين دا کافرانو کسان دي اتخذوا دينهم لهوا ولعبا چې دي ګرځول د خپل دین لوبه او ټوکې د دین نه لوبه ټوکې جوړی کړی دي نن ګوره کنه څومره خلکو د دین نه لوبه ټوکې جوړی کړی وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړی دي د دې موجوده ژوند فلیوم ننصام نن متا سمغه پریدو کمانه سو مونږ بدی پریدو مونږه کمانه سو لقاء یومهم هذا څنګه دې ير کړو او پرې خو د ملاقات د ورځې دې چې دار قیامت نه يرو وما كانوا بیااتنا یجحدون او اغا چې دې د الله تعالی په آیاتونو باندې انکار کوي دا ما نافیه نه امام موصول لري کما او کما كانوا بیااتنا یجحدون دا شم ټیک وکما كانوا او څنګه چې دې د الله په آیاتونو باندې انکار کوي ولقد جئناهم بكتاب فصلنا على علم نبي ولدي د خلق له هدایت ملاو نشو جهنم ته ولې لاړه سده هدایت انتظام نه نجي انتظام خودي نه منه قران خراغله خودي نه منه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم بشکر راغله راوړې د مونږ ته داسې کتاب پیش کړل چې تفصیل سره بیان کړل مونږه الله علم سره د علمنا او هدن هدایت ته رحمت او مهرباني د قوم یؤمنون د خلق د پاره سو ایمان لري د هدایت مسلې په تفصیل بیان شوی دی هل ينظرون الا تاويله د خلق انتظار نه کوي مگر د انجام د دروغجن غنلو چې د قرآن د دروغجن د غنلو انجام څه دی عذاب نو د انتظار نه کوي مگر د عذاب چې هغه د دروغجن د غنلو انجام دی یوم یاتی تاویله پکم اور چراشی د دروغجن د غنلو د انجام چې عذاب دی یقول الذين نسوه وای با کسان چې کړه دا قرآن من قبل الذين مخي بالدنيا كسبوا قد جاءت رسول ربنا بالحق بشكر اول ورسولنا درب زم حق راوړ فهل لنا من شفعاء ولستزم د پاره سفارشيان فيشفعوا لنا چې موږ د پاره سفارش کی او نرد یا موږ واپس کې دې شو دنیا ته فنعمل غیر الذي كنا نعمل چې عمل کوم غیر دا نه چې موږ عمل کړو چې کړه مو دا نه علاوه خامل قد خسروا انفسهم دي خپل ځانونه تبا کړو وضل عنهم ما كانوا يفترون اور شو دینه دروغ دي به جوړول ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض بشک استاسو رب غزاد ته هغه الله چې پیدا کړ اسمانونه او زمکه په 6 ایام پښپغو دورونو کې
دې کې د مسلم یو حدیث دی خو پای کې ګوره و ورځ راغلی دي کنه پای کې دا چل کني نو هغه ته موږ ټیک ویلې وې په و ورځو په ځای باندې پای کې سره راغلی دي د شپږ ورځو په ځای کې سره راغلی دي او بل دا ورځ مراد نه دی وره دا ورځ عبد الله بن عباس وی کې دې دینه مراد هغه ورځ چې هغه زر کاله ده نو دی وجنه مطلب دا دی چې موږ د دینه به مراد والو فی 6 ایام په وو زمانو کې په وو دورونو کې اوس هغه دور څومره غټو بد مو ته پته نشته فی 6 ایام په شپږو دورونو کې ثم استوى علی العرش بیا الله تعالی په عرش مستوی دی څنګه چې دا شان دی بس موږ ته فانوره پته نشته دلته دوه قسمه تعویلونه ټیک دي یو د جمهور تعویل له چې استوى علی العرش به او د سبت مخ کې زی بس نور به کې کېد کورید نه کې او دویمه معنا دا د استوى علی العرش بعض حضرات اگر چې خلکو په ردم کړي چې داغه مطلب داوی دا غسته ده چې استوى علی العرش معنا بادشاہی ده الله تعالی صدا بادشاہی په نو دا ترجمه ده خو دې معنی بعض خلکو ردونه کړی دي ته به کومه جت ته عرش معنا ته بادشاہی کې نو بیا په هغه کې بس وی چې وکانه عرشه علی الماء ده الله تعالی بادشاہی په وبو د بادشاہی سمانه نو دی وجه نه په قلاره کې سپوږی په پښتو د دې معنا د اشواج دام د سوایا او نور په دن نګر زمو او لا خلق یامیانو تاواله کې او غیب کې د خبرې کوي چې بالکل مشبهه او خبره ورسي تشبیهات الله تعالی بالکل داسې د مخلوق په شانتي کې بیا نعوذ بالله من ذلک نو داسې بنوي ښه د دې وجه دلته دوه عبارتونه یاد ساتي امام ابن جوزی بغدادي وی و اجماع السلف د سلف او د ټولو مشرانو اجماع منعقد على الله يزيد على قراءه الايه بس آیت وای او نور په خاصه وای ما ثم استوى على العرش بیا مستوی دی په عرش باندې او سیده دمخ کی او وقد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك او وهذا منكر زين خلقو بک شاذ وینا کړي د عرش نه مراد څه دی حکومت ته دا خبره ټیک نه ده پکې داس دارنګ امام ابن کثیر رحمه الله حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله وی چې نسلک فی هذا المقام مذهب السلف الصالح دلته به موږ هغه خبره کوو چې کومه زموږ په خوانو مشرانو صالحانو کړی او مشرانو نه مراد څوک دي وی مالک اوزاعی ثوری لیث شافعی احمد اسحاق د ټول څه ترجمه کړی دا وی وهو امرارها كما جاءت بد سے په تیرېږي چې څنګه دسه ده بد سے وا استوى على العرش او مخ کې زده من غیر تکییف کیفیت بین معلومه چې څنګه په عرش مستوی ده ځکه دا ته معلومه ولا نشینو او ولا تشبیه او دا باندې ویل ک فلان کې چې څنګه ناش ده داسي نو دا تشبیهات به کې نه وي ٹھیک شو د دې وجنا د امام مالک نه خبره منقوله ده وی الاستواء معلوم استوا دا لفظ مونږ ته پته ولګی دا هو الکیف مجهول طریقه مونږ ته نه معلومه چې څنګه مستوی ده اول ایمان واجب او ایمان په دې باندې واجب ده او الصلاه بدعه او دا تپوس کول ته بدعت ته او چې چاته تپوس کړو ناغه ته وی انت رجل سوء انت ناکار سره چې دا تپوسونه کې امام مالک ته ویل وانت رجل سوء ته خسړې نه چې دا تپوس کې ځکه صحابه دا تپوس نه کړي او صحابه او شاګردانو دا تپوس نه کړي اته ما ته خسړې نه معلومه چې دا څه قسمه خبرې کې په دې پوه شوي تاسو نو په دې کې خبرې مکوه دارنګ ام سلمہ رضی الله تعالی عنهم دا رضی الله عنهم دا سویل قرطبی کې دی دا مطلب الا له الخلق دا ثم استوى على العرش بیا په عرش باندې مستوی دی مونږ ته نور خوا پته نشته دی زموږ په دې باندې ایمان دی او تفصیلات او کیفیات راته نه دي معلوم یغشی الليل النهار الله تعالی لري کوي ها د دې شپې په ذریعہ باندې ورځ او لري کوي د ورځې په ذریعہ باندې شپه یغشی الليل پټي په دې شپه باندې ورځ او پټي په ورځ باندې شپه د ورځې په ذریعہ شپه لري کی ها او د شپې دراوستو په ذریعہ باندې څه لري کی ورځ لري کی او یطلبه حسیسا دا ورځ په دې شپه په ستې رواني او شپه په ورځې په ستې رواني الګ د شپې او د ورځې په منځ کې څه فاصله نه خو شپه چې ختميږي نو ورځ او چې ورځ ختميږي نو شپه په دې منځ کې څه فاصله نه په یو بل پسې سیده روان دا د الله تعالی توحید دلایل دي والشمس والقمر الله تعالی پیدا کړو نور اوس په مه والنجوم واستوري مسخرات چې دا تابع دي به امره د الله تعالی د حکم د چا تابع دي د الله تعالی د حکم تابع دي او د وجزه تسخير کائنات کوما
نو ته به په خپل تابع کې ته ځان نشي تابع کولای. الله خبر شي له الخلق والامر، پیدائش د الله تعالی دی. الله تعالی پیدا کولم کوي او حکم هم کوي. نو د حکم دوه معنی دي، پیدا کولم الله تعالی کړی دي، نو اډر او حکم به الله تعالی کوي، حرام حلال باغه مقرري، حاکمیت او بادشاہي بداغي، نو خالق مغه دی او حاکم هم الله تعالی دی. دا معنا. او الله خبر شي له الخلق، خلقم د الله تعالی دی، مخلوقم الله تعالی پیدا کړی دی. والامر او وحیم الله تعالی را لېږلی دا، روحونه الله تعالی پیدا کړی دي. نو یو د الله تعالی خلق دی او بل امر دی. نو یو ته کوئی موجود شنه موجود شي، او بل داسې په درجه درجه را پیدا کوي، لکه دا کائنات په شپږو ورځو کې پیدا کړو، نو دې ته خلق وي. او چې ویوم یقول کن فیکون، دې ته امر وي. د دې تشریح مخکې تېره شوې، خو اوس مې اشاره وکړه. تبارک الله رب العالمین، د ډېر بې خیر او د برکت مالک دی الله چې رب د مخلوقاتو دی. ادعو ربکم، دعاګانې غواړئ د خپل رب نه، تضرعا په عاجزۍ و خفیة او پټې پټې، چغې مه وباسئ. که تعلیم دپاره وی نو خیر دی، دې دپاره په زوره وی چې خلک بې امین وایي نو خیر دی، ورنه دعا پټه ده. دعا څه ده؟ او په دعا کې ګورئ لاس اوچتول شته. ښه، ابو موسی اشعری وی دعا النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام دعا وغوښته. ثم رفع یدیه، لاسونه اوچت کړو. ورأیت بیاض ابطیه، او ما د نبی علیه السلام د ترخونو سپینوالی ولیده. بخاری کې دا حدیث دی، داسې لاس اوچت کړو. عبدالله ابن عمر وی رفع النبی صلی الله علیه وسلم یدیه، نبی علیہ السلام دواړه لاسونه پورته کړل. وقال وی اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، حضرت خالد غزنی کسان وجلیو کنه، وی اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، الله تعالی خالد چې سکړی ما وته نه دی ویل، زه بیزار یم. لاسونه اوچت کړو. نو دا د دې په ځای خو بېشمېره احادیث دي، تقریبا چې کوم ځای کې راولې نو یو 15 خو که ما را جمع کول، یعنې یو 15 به مې د احادیث راوړي وی چې نبی علیہ السلام په ډېرو موقعو باندې لاسونه څه کړي دي؟ اوچت کړي دي. هغه بل ورځ مې ته حدیث وی د باران په موقع باندې په خطبه کې هغې کې لاس اوچت کړو، او نبی علیه الصلاة والسلام د لاسونه د اوبه داسې ښکته وبهېدی. نو په دعا کې لاس اوچتول دی. یو حدیث پکې دا هم دی، پوهېږې په جامع صغیر کې په نورو کتابونو کې نقل شوی دی چې الله تعالی له حیا ورځي چې انسان لاس اوچت کړي او دی ولا خالی پرېږدي. ان الله حیی کریم یستحیي من العبد ان یرفع الیه یدیه فیردهما صفرا، چې دی ورته په دعا کې لاس اوچت کړي او الله تعالی ولا خالی پرېږدي. اوس به دی لګي په پلان کې موقع لاس اوچت کړي، په پلان کې موقع لاس اوچت کړي، نه ما ورته وی چې دا به ته په هره موقع رسې ګورې، که زه درته په دې نورو مسلو کې رسې شروع کړم چې هلکه رفع الیدین په کوم منځو کې کړي، ته به په سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسوتن په هر لمونځ کې ثابت کړي ځان له ځان له، په یو کې ثابت کړه زه یم چې په دې بل کې نشته، نو بیا به څه وی؟ امین بالجهر به په هر منځو کې ثابت کړي، د جمعې په هغې کې، بیا په اوړي کې رفع الیدین. که تا ما ته ثابت کړه زه به یم چې هلکه دا په اوړي کې وو که په ژمي کې وو، نو دا به ثابت کړي. نو که په اوړي کې وو زه یم چې په ژمي کې راته ثابت کړه، په یخنۍ کې وو که په ګرمۍ کې وو. نبی علیه الصلاة والسلام فتح کړې وه، که شکست یې خوړلی وه په احد کې د هغې نه وخت رفع الیدین کړي وو، که فتح یې په بدر کې کړې وه د هغې نه پسې کړي وو. په هغه وخت کې خوشحاله وو که خفه وو، سپینې جامې یې اغوستې وې که زیړې یې اغوستې وې چې رفع الیدین یې کړي وو. نو که سپینې اغوستې وې نو چې څوک خړې واغوندي بیا په هغه رفع الیدین نه وي. تور پټکې په سر وو که زیړ پټکې په سر وو که سپینې په سر وو که تورې په سر وو، نو بس بیا به غله تور په سر ول غواړي. نو دا خو داسې بېوقفتوب خبرې دي. په پلان کې موقع لاس اوچت کړي دي، په پلان کې موقع نه دي اوچت کړي. خو چې لاس اوچتول ثابت شو نو ثابت شو، بس پوهېږې په پښتو که نه، خو لګیا دی څه وایي نو. دارنګه د الله په مخ راخښل وایي دا هم پکې نشته، ما ستا په کوپړۍ کې به نه وي، په کتابونو کې شته. حاجي قرطبی وی عن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چو اذا رفع یدیه چکل به لاسونه چتول دعا د پاره لم يحطهما بیا بهکته نه راچول حتی یمسح بهما وجهه، چې مخ به په مسح کړه چې مخ باندې به راخ کړه. په ترمذی کې دا حدیث تا او په قرطبی کې روایت شته، ترمذی او په قرطبی دواړو کې ما د قرطبی نه نقل کړه. او ترمذی وی هاذا حدیث صحیح غریب، صحیحون متویل ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیا، دعا غواړئ د خپل ربنا تضرعا بعجزه وخفیا دا په پټه. انه لا يحب المعتدين، بشک الله تعالی محبت نساتی دا چا سره چې زیاته کوي چغي وباسي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، فساد مکه یا پزما کې پست دینه چې الله تعالی پر ازما کې اصلاح کړی د پیغمبران را لېږلي دي او د دې تشریح مخکې تیر شوی ده. او دلته پکې لا یو خبره د قرطبي واوره، وایي په خبره باندې قرطبي وایي چې
فساد څه ته وایي؟ وی لا تعور الماء المعینا، چینې به چاته نه خړوئ چې په چینې نه خپل لوښی ډک کړي بیا پکې لته ووایي، نو خره دا ته فساد ولیکې، بل سړی به ته اوبه نه ډکوي، دا فساد دی. اوبه چاله خړی، څوک د چا د استعمال اوبه دي دا. ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا، او د میوهدارې ونې به د ضرر دپاره نه وهئ، د چا میوهدارې ونې به د ضرر دپاره نه وهئ. وقطع الدنانیر من الفساد، او د اشرفونه به دا ګوټونه مټونه نه کټ کوئ، د سرو زر وي که نه، زه بیا مګلې را مګلې، دا چل به نه کوئ. وتجارة الحکام من الفساد فی الارض، او چې سړی حکومت هم کوي او کاروبار هم کوي نو دا مفسد دی. حکومت کوي یا حکومت کوه یا کاروبار کوه، چې ته حکومت کوي نو کاروبار به نه کوې، ټیکهداري به هم بیا نه کوې او دکانداري به هم نه کوې او کارخانه به هم نه چلې. ځکه چې ستا حکومت یې خو ته به بیا وایې چې بس خو چې څه فایدې ټولې به خپلې کارخانې له راوړې او خپل مال به په خلکو خرڅوې د حکومت په زور باندې. نو کم حکمران چې حکومت هم کوي او بیا کاروبار هم کوي نو دا مفسد دی، دا کرپټ دی، دا کرپشن دغه کافي دی، کرپشن دا د زوړندولو دی. بیا پوهېږې، خو ته قرآن ګورې نه که نه، فساد به نه کوي، ګورې حکمرانان به تجارت نه کوي. نور هم پکې ډېرې خبرې دي، خو بهرحال اوس خو وخت نشته. ودعوه خوفا وطمعا، دعاګانې غواړئ د الله تعالی نه، د یارې په حالت کې او د تمې په حالت کې د الله نه دعا غواړئ، یارېږي به هم د ګناه نه او تمه به هم ساتي. نو تمه ساته د الله تعالی نه. ان رحمت الله قریب من المحسنین، بشک رحمت د الله تعالی نږدې دی هغه چا څوک ښه عمل کوي. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، او الله تعالی هغه ذات دی چې رالیږي بادونه د خوشحالۍ لپاره بین یدي رحمته، د خپل رحمت نه مخکې، د باران نه مخکې مزیدارې هواګانې راشي، دې نه پته لګي چې هلکه چېرته باران وشو دلته به خدای خیر راپېښي، باران به وشي. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تر دې چې اوچتې کړي دا هواګانې سحابا ثقالا درنې وریځې. نسقناه لبلد میت، مونږ یې اوچلو، مونږ یې روان کړو هغه کلي ته او هغه علاقې ته چې کومه مړه ده، باران پکې نه دی شوی. فانزلنا به الماء، نو په هغې باندې مونږ اوبه راوورو. فاخرجنا به من كل الثمرات، راوباسو مونږ په دې اوبو باندې هر قسمه میوې. کذلک نخرج الموتى، دغسې به مونږ راوباسو مړي. لعلکم تذکرون، چې تاسو نصیحت قبول کړئ. څنګه چې دا ځمکه مړه وه او شینکی پکې را زرغون شو، داسې به په دې کې دا مړي را پیدا شي، راوچت به شي د قیامت په ورځ. والبلد الطیب، او هغه ځمکه چې ډېره مزېداره او خوږه ځمکه وي، یاره ډېره خوږه ځمکه ده وایي، لانکي ځای کې ډېره خوږه ځمکه ده، د مردان او د صوابۍ او د چارسدې ډېره خوږه ځمکه ده، داسې وایي، اوبه دي پې او داسې ګني کوي او دا کوي او خوږه ځمکه ده بیا. والبلد الطیب، او هغه ځمکه چې هغه ډېره زیاته خوږه ده، نو یخرج نباته، راوځي د هغې هغه شینکي باذن ربه، د خپل رب په حکم. والذي خبث، او کومه چې پلیته ده، بېکاره ده، شوره ده، خوره ده، جبه ده، هسې وچې تړې دي، هسې کاڼې دي، شګې دي. نو لا یخرج الا نکدا، هغه نه راوځي مګر معمولي او بې فایدې. نکدا معنا قلیلا، بې خیره او بې فایدې. کذلک نصرف الآیات، دغه شان موږ بیانوو په بدل انداز باندې آیاتونه لقوم یشکرون، دا خلکو دپاره شکریا ادا کړي. اوس د دې نور دلایل عقلیه نقلیه دلایل چې دا دعوت یوازې د محمد صلی الله علیه وسلم نه پیش کړي، نور پیغمبرانو دعوت پیش کړی دی د قرآن، هغې هم د الله تعالی دین ته خلک رابللي دي او توحید طرف ته، دین د ټولو یو دی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بشک لېږلی موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته. دا نوح علیه السلام زمانه کومه وه او دا علاقه کومه یوه وه؟ نو علاقه خو یې خلک وایي مختلفه وه، ځینې روایاتو کې دا بر صغیر هم علاقه وه، پوهېږې په خبره باندې. او چېرته که موقع راغله نو زه به درته دا وښیم چې په دې هندوستان کې یو علاقه ده، په هغې کې یو قبر دی، خلک وایي دا د نوح علیه السلام قبر دی، والله تعالی عالم. او تنور نوم یو ځای هم پکې دی، تنور اوس هم پکې د تنور په نوم باندې یو ځای شته، پوهېږې په خبره باندې. باقاعده ریلوے سټیشن دی پکې د تنور په نوم باندې. ممکنه ده چې دلته نوح علیه السلام دلته، لیکن عام خلک وایي چې نه دا په عراق کې و، په عراق کې، پوهېږې په خبره باندې. او عراق کې دا چې کوم آرمینیا علاقه ده که نه، د دې په دې خوا کې یو ځای دی، کوه ارارات په دې خوا کې، کوه ارارات سره قریب. نو دا ارارات دا د عراق په خوا، ګوره د آرمینیا او آذربایجان په خوا په عراق کې شاملو، د آرمینیا او آذربایجان په خوا په څه کې شاملو؟ په عراق کې شاملو. لکه دا سند نه دی، دا ملتان او کشمیر دام په عراق کې شاملو. د حجاج بن یوسف په زمانه کې دا علاقې چې محمد بن قاسم فتح کړي، نو د دې گورنر څوک و؟ د دې علاقو حکمران څوک و؟ دغه حجاج بن یوسف. نو دا ملتان او سند او دا علاقې دیبل او دا ټټه او دا په دې باندې پوه شوې، دا علاقې په څه کې شاملې وي؟
په عراق کې، نو اوس پکې دي وایي نه. پخوا په زمانه کې ارمینیا او آذربایجان هم په عراق کې شامل، اوس پکې نه دي، ځان له حکومتونه دي. نو دغلته کې دا د نوح علیه السلام علاقه وایي دغه وه ارارات، پخوا کې کوه ارارات. دغلته هغه جودي جبل هم دی، په دې وجه به یې ورته ویلي هغه جودي غر نه دی، دا جزایر ابن عمر ورته وایي، دا یو سلسله ده د غرونو کوه ارارات. نو دغه ځای کې دا جودي غرم دی چې په هغې د نوح علیه السلام هغه کښتۍ ولاړه وه. او دا اولنی پیغمبر دی چې د شرک خلاف کړی دی، او نه دی نه مخکې چې کوم پیغمبرانو نو هغې په زمانه کې شرک و نه، نو شرک نه و، توحید ټول. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بېشکه لېږلی دی موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته. فقال یا قوم اعبدوا الله، د ای زما قوم بندګي وکړئ د الله تعالی. او ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره معبود او خدای سوا د الله نه. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، زه یېرېږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لوی نه، د قیامت عذاب نه یېرېږم چې شرک وکړئ. قال الملأ من قومه، وی سردارانو، ملأ ملء نه دی، ملء ډکوالی ته وایي، ملأ هغې خلکو ته وایي چې هغه راشي نو مجلس پرې ډک ښکاره شي، کرسۍ خالي که نه، و یاره دا خلک چا ته راغونډ شوي دي، نو چې هغه راشي سردار صاحب نو په هغه لویه کرسۍ باندې کښېني، نو خلک وایي هلکه زه اوس مجلس ډک شو، زه اوس صحیح شو، هغه چیف ګیسټ هغه لوی میلمه راغی اوس، نو چې هغه پکې نو خلک وایي زه شاید دا سړی پکې دی. یا دا چې په مجلس کې هغه نو خلک وایي زه مړه دا شتری سړی مسلې به سهل راوباسي، سهل به یې راوباسي. نو ملأ مجلس پرې ډک ښکاري، دا مطلب کېدی شي دا ملا لفظ به هم د دغه ملأ نه اخیستی شوی و، خو بیا وروسته خو د انګریزانو په دور کې دا بیا څه شو، دا ډېر سخت بدنام شو، بیا خبره باندې پوه نه شو، ځکه چې هغوی خو دا مخالفت خو به دې خلکو کوو، د علماو خلکو به یې کوو، نو هغه بیا بدنام کړو. ولنا په اصل کې دا ملأ القوم، په دې باندې پوه نه شوې. اوس هم په بعضې علاقو کې خلک ملا نه وایي، ملا وایي، ملا صاحب، دا په دې اپرېدو کې څه وایي خلک، ملا صاحب وایي. نو دا د ملأ نه، ملا خو بالکل ملأ دی، خو دا چې د هغه دا خو ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، ملوکیت خو وایي دی ته، ظالمانه حکومت وایي دی ته چې کوم عزتمن خلک یې بې عزته کړي. نو دا خلک یې ځکه بې عزته کړل چې دا خو خلک د مقابلې خلک وکړه، دی به معاشره کې بې عزته کړو، پوه شئ په پښتو باندې که نه، دا مطلب. نو دا سردارانو په هغه زمانه کې غټ خلک. قال الملأ من قومه، وی سردارانو د قوم ددنا، انا لنراک فی ضلال مبین، بېشکه موږ ته یو په ښکاره ګمراهۍ کې. قال د یا قوم لیس بی ضلالة، زما قوم ما باندې څه ګمراهي نشته، ولکن رسول من رب العالمین، لیکن زه استازی د رب العالمین، ابلغکم رسالات ربی، تاسو ته در رسومه پیغامونه د خپل رب، وانصح لکم، واستاسو خیر لټوم، واعلم من الله ما لا تعلمون، او زه خبر یم د الله تعالی نه دا خبرو تاسو ته پته نشته. او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم، آیا تاسو تعجب کوئ چې راشي تاسو ته نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه، علی رجل منکم، په یو سړي باندې ستاسو نه، یو سړی دی او په هغه نصیحت راغی، او لینذرکم چې تاسو ویری، ولتتقوا چې تاسو تقوا اختیار کړئ، ولعلکم ترحمون چې په تاسو رحم وشي. نو دا د تعجب خبره خو نه ده. فکذبوه، نو دې دروغجن ګڼو د نوح علیه السلام، فانجیناه، موږ د اخلاص کړو، والذین معه، وکسان هم خلاص کړو، فی الفلک چې په کښتۍ کې، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، او موږ غرق کړه کسان دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه، انهم کانوا قوما عمین، بېشکه دا ړانده خلک وو، ړانده وو. نور تفصیلات وروسته را روان دي. والى عاد اخاهم هودا، او عادیانو ته موږ لېږلی ورور د هود علیه السلام. عادي دا عاد پخوانه یو ډېر لوی قوم تېر شوی دی. عادي به عربو پخواني شي ته وي، عادي الارض پخوانی ځمکه ته وي، پخوانی شي ته وي. دا د دې علاقه احقاف وه، اذ انذر قومه بالاحقاف. احقاف کوم ځای و؟ دا د حجاز او د یمن په دې منځ کې یو علاقه وه، پوهېږې په خبره باندې که نه. په دې 1837 کې حضرموت چې کومه علاقه ده په دې یمن سره، نو په هغې کې یو کتبه منتهی شوې ده، او په هغې کې د هود علیه السلام د تعلیماتو ذکر دی. 1837 کې هلته یو کتبه ښکاره شوې ده، په هغې چې کوم لیکل دي، نو چې هغه آثار قدیمه والا ولوستل، نو دا د هود علیه السلام د زمانې کتبه ده، او په هغې د هود علیه السلام تعلیمات هم لیکلي شوي دي. نو دا د هغه علاقه وه، د حجاز او د یمن. دا حجاز دی، یمن دې طرف ته دی. نو د حجاز او د یمن په دې منځ کې دغلته حضرموت علاقه د دې پیغمبر څوک دي ته لېږلی شوی؟ هود علیه السلام. قال د یا قوم اعبدوا الله، زما قومه عبادت کوئ د الله تعالی، ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره یو خدای بغیر د الله نه، افلا تتقون، ولې د الله نه نه یېرېږئ. قال الملأ، بیا سرداران ووی، سرداران همیشه د دین مخالفت کوي.
الذين كفروا کسان چې کافرانو من قومه د قوم دنا ان نراك في سفاهة بشک متا تغورو تب به وقف توب کی تبقى مقال توب کی وانا لنظنك من الكاذبين او من پتا باندې ګمان کور دروغ جنونه قال يا قوم ليس بي سفاهة اذا ما قوم ما بل الساده توب نشتا ولكن رسول من رب العالمين ذا استاذ من رب العالمين ذا طرفنا وبلغكم رسالات ربي رسول تاسو پیغامونه د خپل رب وانا لكم ناصح امين او د تاسو د پاره خیر خوایم او امانت دارم د ځان خبرینه کوم چې الله تعالی را تاسو ویغه کوم او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم ايات تعجب کوي چې راشي تاسو ته نصیحت د طرف تاسو نه علی رجل منکم لینذرکم په یو سړي باندې پتا تاسو نه چې تاسو او یری ول واذکروا اذ جعلکم او یاد کې چې کله تاسو وګرځول الله تعالی خلفاء واقداران د ځمکې من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علیه السلام نه چې هغه تباہ کړو تاسو له ځمکې اختیار درکو وزادکم فی الخلق بسطه او زیات درک تاسو له پیدایش کې فراخواله تاسو له غټ وجودونه درکړو وزادکم فی الخلق بسطه او زیات درک تاسو له پیدایش کې فراخواله وجودونه غټ او مضبوط دنګ غټ طولا فی الخلق وعظم الجسم وجودونه غټ دي فاذكروا آلاء الله یاد کلمتونه د الله تعالی آلاء جمع د الن یا د الیون یا د الون یا د الیون دا پرې باندې په نشوي آلاء الیون یا الن یا انیون لك انا انا خجی انا او انا الليل نو آلاء الله لعلكم تفلحون چې کامیاب شي قالوا دی وی اجیتنا لنعبد الله وحده ولتراغله متردد پاره چې موږ یوازې د الله بندگی وکړو ونظر ما كان يعبد آباؤنا او پرې موږ خدایان چې بندگی کړي و زموږ مشران او پلارانو فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين راول موږ ته عذاب چې موږ سره وعده کې او یات ته موږ یاره کچرته ته درشتینونه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب نو دې هود علیہ الصلوۃ والسلام ورته پتاقی سره ثابت شوی د پتا سمانه د خپل رب طرفنا رجسن گندگی و غضب عذاب او سزا او غضب عذاب او غضب اتجادلونني في اسماء سميتموها ولتاسمع سرنم بغړه کوي په نمونه کې تاسو خو دي انتم واباكم تاسو تاسو پلارانو دا نمونه ولا غټ چای خو دي دا گنج بخش مشکل کشا قطب زمان او سشه نو دا نمونه چای خو دي اب یہ ماتا پیش کیا ذکر مولانا مودودی ہوئی بڑے بڑے نام لے کر ہمیں نہیں دبایا جا سکتا پکٹ وکٹ نمونه مما نہیں ارے ہوئی پکٹ نمونه یا قرآن را توایا حدیث را توایا نو ٹک دا خو په نمونه مما نہیں ارے ہوئی انتم واباکم ما نزل اللہ بها من سلطان غریب نواز غوث ہاں جی گنج بخش نا نمونه چای خو دي اللہ پاک تای خو دي ما انزل الله بها من سلطان نذر علیہ اللہ تعالی پای باندې دلیل فانتظروا انتظار کوي انی معکم من المنتظرین رستا سره انتظار کوونکو نه يم عذاب برازي اعاذنا الله من ذلك فانجيناه عذاب چرا نو موږ د اخلاص کې والذین ما هو جسود سره برحمت منا په خپل مهربانه وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او کټ کړي موږ اجر دای کسانو چې دروژن کړي زموږ آیاتنا وما كانوا مؤمنین دی ایماندار نو وإلى ثمود أخاهم صالحا وثمودیان تم لګل ورور د صالح علیه السلام ثمود د سمدن نه ده سمدن د وبو کموالی ته وای د دې په علاقه کې به وبو کمې وي نو ثمود پوهیږي په خبره باندې دا د رنجو دا کانه چې کوم دي ته اسمد وای اسمد یا اسمد نو دام غالبا په هغه ځای کې بکیږي چې په کوم ځای کې وبو نه وي پوهیږي په خبره باندې کنه وجب ادای ځکه چې سمدن د وبو کموالی ته وای نو ثمودیان سره وبو کمې وي دا سمودیان حکم ځای کې نو دا نن هم چې سعودي ته لاړ شي او د تبوک طرف ته روان شي او حجاز ریلوی پر ریلګاډي کې ځي نو په لار باندې یو سټیشن راځي هغه ته مدائن صالح وي مدائن صالح په گاډو کې خلک ورته شي نو الته دا غي کندراتو سم موجود دي وایي په خبره نبی له سلام چې تبوک ته غزالته نو خلکو ته غو خو دو هغه فج الناقه هغه درې وته خو د دې ځای هغه خراغلی و اكويه وته خو دو چې په دې کوی نه به وبس کړي او سم غال تار سشتا وایي په خبره باندې تفهیم القرآن کې مولانا دا غي تصویرونه مور کړی دا وإلى ثمود أخاهم صالحا او سمودیان ته لګل موږ ورور صالح علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله دې ادم قوم بندگی کوي د الله تعالی ما لكم من اله غیره نشته ستاسو د پاره یو معبود او خدای سوا د الله نه
قد جاءتكم بینة من ربکم بشک راغلی تاسو ته دلیلونه طرف طرف تاسو نه هذه ناقة الله دا الله تعالی او خدا ټول ارسل الله تعالی دی خدا په یو غیبی طریقه پیدا او په عامه طریقه نه پیدا اوس هغه غیبی طریقه سوا هغه غیر عادي طریقه سوا د غټ نه پیدا وا یا ارس چو خو بهر حال خلق بده پوښي وجداد عام او خو په شانتي خو نه ده ناقة الله دا الله تعالی او خدا لكم استاسو د پاره آیات النخا فذروها پریلی تاکل فی ارض الله چې خوري د الله تعالی پزما کې ولا تمسوها بسوء او ګوته ولا مور په بد نیت باندې اسنه چې تنګ کې ګوره تکلیف ولا ورکه فیاخذکم عذاب علیم او منی تاسو درناک عذاب واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد او یاد کې چې کله تاسو وګرځولې واقداران د ازمه کې پس د عادیانو نه وبواکم فی الارض او تاسو له پرزما کې ځای او اختیار درکو بو زید له درک او تتخذون من سهولها قصورا تاسو جوړوي د عوارض مکه نه بنگلې او مانه قصر محلات او قلاګان او مانه جوړوي په عوارض مکه وتنحتون الجبال بيوتا او تراشه او کټکوي غرونه د کورونو د پاره په غرونو کې ځان له کورونو وګدو مرونه به او مضبوط طاقتونه نه پاواره کې به ځان لا بنگلې غټه غټه جوړې کړې او کله کله چې بغرونو ته تل لګه په وړي کې به د غرونو ته تل نه الته به ځان لا په دې غرونو کې به غټه تراشلې او د میدان له کورونه جوړول فذكروا على الله یاد کړه الله تعالی نعمتونه ولا تعصوا في الارض مفسدين او فساد مکه پس مکه کې مفسدين فساد کوونکی دا مفسدين حال مؤکده ده ولا تعصوا في الارض مفسدين فساد مکه پس مکه کې کلک فساد مضبوط فساد ځکه تاسو مضبوط فساد کوئ نو ذکر ته قال الملأ الذين استكبروا من قومه بیا ملأ ده او سردارانو چې تکبر کړي د قوم د دې صالح علیه السلام نه چاته وی للذین کسانو ته استضعفوا چې کمزوري غنل شي عام خلق او غریبانان لمن امن منهم چې چا په ایمان راوړل او تعلمون ولتا سه پويږي ان صالح مرسل من ربه د صالح استاد له طرف دربنا غریبانانو ته ویلی تاسو پیژنې دا صالح علیه السلام پیغمبر دی قالوا اغي ورتوي ان بما ارسل به مؤمنون مو په پیغام باندې دې پر لګیدل شوی ایمان راوړل مو په ایمان لرو قال الذين استكبروا بیا کسان تکبر کړو ان بالذي امنتم به کافرون تاسو چې کوم شی منئ مونږه غنه منو ان بالذي امنتم به بشک مونږه په هغه سمانه تاسو په ایمان راوړل کافرون انکار کوو چې غریبانان کوم شی منئ مونږه نه منو د غریبانانو او مالدارانو دا مقابله وا دا فاقر الناقه نو دا اوخه زخمی کړه رستو برازي قدار بن سالف یو بدمعش هغه دا بزو کوم هغه دا به ما ویل دي نه ممزه خلاص کړ او به ډېر اسکلې کنه یو ورځ بر دی وا یو ورځ بر دی ټولو سارو ودا خو په مخ ډېر وبس کې او به کمی دي سمود علاقه کې او به کمی دي او دا ټول ورځ وبس کې وېزه به ته تخلاص کړ نو فتعاطى فعقر تورې په شراويستو مړ دا مطلب شو واعطوا امر ربهم وانا فرمانی وکړه حکم د خپل ربنا وقالو وی یا صالح یا صالحا ایتنا بما تعدنا راول مونتا غسجته موسرا وعده کې عذاب ان كنت من المرسلين کتر پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفه ان ولدي الزلزله کله بدی باندې رجفه کله زلزله کله صيحه کله صاعقه واغيه دا ټول ارث پیراغلي دي صيحه راځي صاعقه راځي تندر پیراغلي आवाज او چغه پیواله شوی دا د حد نه تیز چغه پیواله شوی دا او زلزلم پر راغله دا ټول په یو ځای راغلي اعاذنا الله فاصبحوا في دارهم وغرزدا په خپل کورونو کې جاسمین نسکور جثوم دي ته وځي سره نسکور پروتي نسکور فتولى عنهم نو صالح علیہ السلام ته واپس وته وکتل واپس ته ګور او د بچو د مؤمنان بچو دا سې چلو دا ولې نو دا دې خبره دلیل نه دی د الله تعالی د عقیده په وجه بچ کول کوي د دلایل ته سوچ کوي کنه عذاب راځي مؤمنان بچ کیږي ولې مؤمنان سره ډالونه چې هغه نه د عذاب نه بچ کیږي د زلزلې نه څنګه بچ کیږي د چغې نه څنګه بچ کیږي د اسمان د کانو نه څنګه بچ کیږي وای دا ایمان دا بچ کوي د ایمان په وجه بچ کیږي نو د دې معنی هم دا ده کنه چې بچ کول ایمان کوي د ایمان په وجه باندې خلک بچ کیږي نو دا د خبره دلیل نه ده چې د پیغمبرانو دعوت رښتیا ده فتولى عنهم نمختنا وقال بي اذما قوم يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ما هو تاسو رسول پیغامونه د خپل رب ونصحت لكم او تاسو خیر مې ولټاو ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو من نصحت د نصیحت کوونکو سره دا خبره چاته وکړي دا غمړو ته وکړي وای ته خو چې مړی ناوري مې دا وای ورته دا کرامت والو دا د عزت والو چې وای ورته
ته خو دا عزت دی چې اوري. نو دا د صالح علیه السلام قوم چې تباه شو دا عزتمنو، نو دا خو الله تعالی ورته به طور سزا واورول دا خبره څنګه چې د بدر هغې ته اورولې. ولوطا او لېږلی موږ لوط علیه السلام اذ قال لقومه چې کله د خپل قوم ته ویلي. لوط علیه السلام د فلسطین په علاقه کې د اردن کې د عراق او د فلسطین په منځ کې علاقه ده، عراق او بیا فلسطین دې طرف ته دی، شمال طرف ته دی. نو دغه ځای کې صدوم نومه علاقه و، صدوم غټ غټ کلي وو. اوس د هغې کلو یو نښه پاتې ده چې هغې ته ډډ سی وایي، بحیره مردار. پوهېږې په خبره باندې؟ بحر لوط ورته وایي او بحیره مردار ورته وایي. داسې اوبه دي چې په هغې کې ژوندی سری بلکل نشته. پوهېږې؟ نه پکې مایع شته، نه پکې چندخه شته، زهریله اوبه دي. دا زهریله اوبه د هغې عذاب نښه ده چې کوم عذاب د لوط علیه السلام په قوم باندې راغلی و. دا د هغې نښه ده. ولقد ترکنا منها آیة بینة للذین یخافون العذاب العلیم. دا پوره نښه ده ښکاره. نو دا دریاب چې په کوم ځای دی نو دا د هغوی کلي و، دا د دې علاقه وه. بس په دې باندې اسمان نه عذاب. اتاتون الفاحشة، تاسو کوئ بې حیایي، ما هغه بې حیایي ما سبقکم بها من احد من العالمین، ما سبقکم بها چې نه دی مخکې شوی ستاسو نه دی بې حیایي ته من احد من العالمین، یو تن د مخلوقاتو نه، دا ځناورو خرو سپوم دا کار چېرته نه دی کړی. دا تاسو چې کوئ انسان چې کله د حد نه زیات واوړي نو هغه بیا د خرو د سپو د خنجرانو نه مخکې شي. نو دا کار چې ته خرو سپوم نه دی کړی، دا غیر فطري عمل د خپل جنس سره. هغه دا چې انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء، تاسو راځئ سړو ته شهوة د خواهش د پوره کولو دپاره من دون النساء سوا د خپلو بیبیانو نه، بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو داسې قوم یې زیاتې کوئ. وما کان جواب قومه، او نو جواب د قوم ده الا ان قالوا مگر دا چې وی اخرجوهم من قريتكم. لوط علیه السلام او د ملګري وباشر د خپل کلي نه، ځکه چې انهم اناس یتطهرون، دا داسې خلک دی دا ځان ډېر پاک ګڼي. یعنې هغه پاک خلک یې په خپل کلي کې نه برداشت کول. سړی دومره بدۍ او ګندګۍ ته ورسېږي چې دا ګندګۍ سره دومره محبت پیدا شي چې بیا د پاکۍ نه هم نفرت پیدا شي. څوک چې پاک اوسېږي نو هغه بدي شي دا پکې ولې پاک دی. دومره حد ته ورسېدم د دې بیا عذاب هم دغه سزا یې ورم، بیا بله څه سزا دا. فانجیناه، موږ د اخلاص کې واله و د تابعدار الا امراته سوا د ښځې نه کانت من الغابرین، دا د وروستو پاتې کېدونکو نه وه. دا کافره وه، دا ښځه څه وه؟ دا د کافرانو ایجنټه وه. ځکه خو چې هغه هلکان راغله نو سیده ورله او خلکو ته یې ویې راځئ وی داسې چل دی، خلک راغلي دي، ستاسو د مقصد د پوره کېدو وخت دی. وامطرنا علیهم مطرا، او وورو موږ په دې باندې ناکاره باران د کاڼو. اعاذنا الله من ذلک فانظر کیف کان عاقبة المجرمین. وګوره څنګه و انجام دا کسانو چې مجرمانو. اوس دا عمل چې په دې زمانه کې څوک وکړي نو څنګه چل وی؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دا د قاضي خوښه ده او دغه وخت د عدالت خوښه ده چې کومه سزا وله ورکوي. مختلفې سزاګانو په خوا زمانه کې خلکو ورکړي دي. په ترمذي او په ابو داود کې یو روایت دی چې دواړه مړه کوي، شادي شده او غیر شادي شده پکې نشته. فقتل الفاعل والمفعول به، دواړه مړه کوي. پوهېږې په خبره باندې؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پکې یو سړی سېزلی او جدا کار یې کړی و. عبدالله ابن زبیر پکې په کاڼو ویشتلی و. نو دې معنا دا چې مختلفې خبرې ستا مخې ته پرتې دي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې د سلف په دې کې یوه طریقه نه وه، لهذا دا تعذیر دی. نو دې معنا دا چې که کاڼي باڼې ولې، که وجنې، که کمرې پرې رارغړی او که نه په تورې وجنې، نو دا د هغه زمانې د قاضي او د زمانې د اسلامي عدالت خوښه ده. خو دې دپاره د ثبوت دپاره به هم هغه ثبوت کافي چې کوم ثبوت د زنا دپاره دی، بغیر ثبوت نه خو به نشي کولی. وإلى مدين أخاهم شعيبا، مدين ته لېږلی موږ ورور د دې شعیب علیه الصلاة والسلام. دا مدین داسې علاقه ده که نه چې د حجاز نه شمال ته ځي او یا په دې باندې پوه نه شوې د عراق نه مصر ته ځي، پوهېږې؟ یمن دی هغلته او شام هغلته دی. نو په دې لاره کې چې مخکې ځي نو داسې یو لار بیا د عراق نه راغلی د مصر ته، نو په دې منځ کې بلکل یو چوک دی، مدین دی ته وایي. او دا مدین کې دا حضرت ابراهیم علیه السلام یو بیبي وه، دوه بیبیانې خو یې ته پېژنې، یو حضرت هاجر او بل حضرت ساره، او د هغې بچي هم پېژنې. خو یو بله بیبي وه د هغې نوم قطوره، او د هغې زوی و د هغې نوم میدیان. نو دا دلته آباد و په دې مرکزي ښار کې چې دا د شام او د یمن طرف ته به قافلې تلې راتلې هم به په دې راتلې، او که د عراق نه به مصر ته قافلې تلې نو هم به په دې باندې تلې. نو دا بلکل یو مرکزي ځای او زبردست یو تجارتي مرکز و. نو دلته دا مدیان آباد و، د دا بچي آباد و. نو د مدین والاو ته مدین ځکه وایي چې دا د مدیان زامن دي، د مدیان بچي دي.
نو د دې طریقه دا وه چې دا شکمارانو لوټمارانو سخت ظالمانو پوهېږې په خبره باندې نو دې ته پیغمبر علیه السلام شعیب علیه السلام الله تعالی ولېږه وإلى مدین او مدین ته مدین والا ته لېږلی موږ د دې ورور شعیب علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله د بې ما قوم عبادت وکړئ د الله تعالی ما لکم من اله غیره نشته ستاسو دپاره خدای بغیر د الله نه قد جاءتکم بینة من ربکم بېشکه راغلی تاسو ته دلیلونه طرف ستاسو نه فاوفوا الکیل والمیزان پوره کوئ پیمانه او تولو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموي خلکو ته د هغې ښځونه او حقونه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مکوئ په ځمکه د اصلاح نه پس ذلکم خیر لکم دا خبره ستاسو دپاره غوره ده ان کنتم مؤمنین که تاسو ایماندار دا غلطونه یې منې کول ولا تقعدوا بكل صراط او مکینې پاره لار کې توعدون چې خلک یروي وتصدون عن سبیل الله او بندوي د الله تعالی د دین نه منع څوک امن چې ایمان راوړی به په الله باندې وتبغونها وجه او د الله تعالی په دین کې لټوي تاسو کوګواله واذکروا او یاد کې اذ ان کنتم قلیلا چې تاسو لږ وې فکثرکم من الله تعالی ډیر کړي ګوره په عملونو کې د الله تعالی کوم عمل خوښ دی چې خی ډیر ته نه دی ویلي او په آبادی کې د الله تعالی په نسبت احسان کم یو دی چې ډیر ای چې آبادی صحیح ډیر ای چې په ریفرنډم کې په 1947 په ریفرنډم کې په صوبه سرحد کې آبادی ستا ډیر نه وای نو ریفرنډم باندې غټلې وای یا چې په کشمیر کې ته وای چې ریفرنډم وکړ چالت د مسلمانانو آبادی کم نه ته ریفرنډم وګټي پوهیږي په پښتو کنه نو قلیلا په آبادی کې کثرت دا د الله تعالی احسان دی اذ کنتم قلیلا چې تاسو افراد لګو فکثرکم من الله ډیر کړي او نن سبا موږ ته د یورپیانو د غویان او خره موږ ته وایي یورپیانو چې کوم غویان او خره دلته د دوه خپو ساتلي دي او تنخواه ولا ورکوي نو هغه دلته موږ ته وایي بچي کم پیدا کوي بچي څه پیدا کوي او هلته کې په یورپ کې خلک وایي بچي ډیر پیدا کوي په یورپ کې چې بچی وشي که نه نو مخکې به ولا 400 350 400 پونډ ورکول اوس تقریبا 800 نه زیات ورکوي چې د چا په کور کې ماشوم پیدا شي نو 800 پونډه خو مخکې وو بیا ماته چا وی چې لا زیات شوي دي وای دا خو فورا انعام ورکړي دا والي تاسو بچی راوړل او دلته وی ګورې مر راوړی خبره باندې پوه شي نو ما یو صاحب په باره کې وی په یو ځای کې نو هغه زما د خبرې جواب وکړو وایي د هغوی هغه کم دي نو ځکه وایي چې راوړی او زمونږ دا ډېر دي نو ځکه وایو چې مه راوړی نو ما بیخ دي وځه د هغې هغه ولې کم دي خو هغې هم ستا په شان بېوقوفان پکې وي مه راوړی که نه نو دا کوم عقل دی چې کله ډېر وي نو وایي مه راوړی نو چې کم شي نو بیا وایي راوړی نو دا ته ځان له څه نوکري ګورې که څه مطلب دی څه روزګار ځان له ګورې څه پوه شي ولې د هغوی هغه کم دي دا اول نه کمو نه خو ستاونه بېوقوفانې په مزغو کېناستو ورته ویې لکه آبادي م ډېره ده نو مه راوړئ چې نه راوړه نو اوس کم شو نو اوس وی راوړئ نو ته موږ ته هم داسې چل ښې پته ولګئ هغه تجربه غلطه وکړه که په خبره پوه نه شوې زما په خیال وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین وګورئ څنګه و انجام د فسادیانو وان کان طائفة منکم آمنوا بالذي ارسلت به او که یو ډله په تاسو کې چې ایمان راوړي په هغه پیغام باندې چې زه پرې رالیږلی شوی یم وطائفة لم یؤمنوا او یو بله ډله چې هغې ایمان نه یې راوړی نو فاصبروا صبر وکړئ ټینګ پاتې شئ په دې ایمان باندې حتی یحکم الله بیننا چې فیصله وکړي الله تعالی زموږ په منځ کې وهو خیر الحاکمین او الله تعالی بهتر فیصله کوونکی دی قال الملأ الذين استكبروا من قومه وی سرداران چې تکبر کولی د قوم نه لنخرجنک یا شعیب موږ به وباسو تا ای شعیب والذین آمنوا معک او کسان چې ستا سره ایمان راوړلی من قریتنا د خپل کلي نه د کلي نه به دې وباسو او لتعودن فی ملتنا او یا به ته واپس راځې زموږ په دې دین کې ولې دی د هغې په دین کې اوسه وایه نه کنه چې لا پیغمبر شوی نه خو غلی و که نه د هغې دا خیال دا زموږ ملګری دی حال کې پیغمبر د ابتدا نه مؤمني خو دوی په دې خیال کې چې دا خو هلکه د اوسه پورې پیغمبر شوی چې لا نه خو غلی و که نه شی نه وي او لتعودن فی ملتنا دا د دې په ځان باندې دا یا به ته راګرځې زموږ دې دین ته قال د ورته وي اولو کنا کارهین که زموږ بدې شي بیا به مو ته راځو په زور به م راولئ اولو کنا کارهین ان اعود فی ملتکم لو کنا کارهین ستاسو په دین کې به بیا م راځو که بد شي قد افترینا علی الله کذبا موږ به جوړ کړي په الله تعالی باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم که موږ ستاسو دین ته درلو بعد اذ نجانا الله منها پس دا نه چې الله تعالی ته موږ نجات را کړی علم را کړی او پوهه را کړی وما يكون لنا ان نعود فيها او ندي مناسب زمون د پاره چې تاسو په دین کې درشو الا ان شاء الله ربنا مگر ک الله تعالی غواړي چې زمون رب دې ک الله تعالی هم خطا کوي نو خو جدا خبره ده خو موږ په خپل خوخه نه زو اختیار خدای الله تعالی
وسع ربنا كل شيء علما فراخ العلم در رب زمونږ یو شتا على الله توکلنا په الله زمونږ اعتماد دی ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اذا بجدای راولې زمونږ او زمونږ قوم په منځ کې پرشتیا وانت خير الفاتحين او ته غره د جدای راوستونکو نه دا خیری لیک دوا ده خیرې شوي چې خدای پاک دا قوم غرق کې او ځینې امامان کله کله راوګرځي وي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق او مقتدیان وي امين څه پوه شوي نو تاسو هم داسې ښیه چې څوک هم پوهېږي که نه نو په کاڼو ولئ او چې څوک د سره دا چل کوي نو هم ډېر زیات خوښي ښکلوئ یې ټول عمره وقال الملأ الذين كفروا او سردارانو چې کافرانو من قومه د قومنا لئن اتبعتم شعيبا که تاسو تابعداري وکړئ شعیب علیه السلام انکم اذا لخاسرون تاسو په دغه وخت کې تباه یې وایي خدای هم غرق نه کوي وایي دا شعیب علیه السلام چې وایي چې آرام مه خورئ نو که آرام هم ونه خوړه نو غرق به شئ وی سود مه کوئ که سود هم پرېښود نو غرق به شئ وایي روسیانو امریکایانو که سود کاوه او دغه دې غرق شو تا وی لکه ما راته وی سود مه کوه غرق کېږې تا وی نه که سود مې پرېښو نو غرق به شم نو مې د امریکایان ولې غرق شو خو سود یې کاوه او غرق شو نو دی وی لکه دا حرام او حلالو فرق کې که نه وایي غرق به شې وایي په حلالو کې به حلال شي او په حرامو کې به ښه په حرام یې څه پوه شوې د ده فلسفه دی اورېدی شیطان د بچي دا د شیطان داسې شاګردان دي نو بیا ورته قرآن وایي صبر وکړه لږ انتظار کوه وایي شعیب علیه السلام په قوم چې عذاب راغی نو څنګه چلو بیا څنګه آرام والا په آرام وکړه څنګه وکړه دا مطلب شو فی دارهم دا فاخذتهم الرجفه لئن اتبعتم شعيبا كذا تابعداري وکړه شعیب علیه السلام انکم اذا لخاسرون تبا بشي وره په دوکه باندې راټول وای پیسې او دا چې په کې آرام او حلال کې نو غرق بشي وای فاخذتهم الرجفه ان ولدي زلزله پراله فاصبحوا في دارهم جاثمين نو وګرځید پر خپل کورونو کې نسکور پراته پزنګونو الذين كذبوا شعيبا کسان دروژن غنو شعیب علیه السلام کألم يغنوا فيها تبعدا پرونو پر کور کې وسیدل نه دي غنا یغنو مغنا کور ته وای ارا قربه قربا ومغناه غنیه پر مقامات کې وای مغنا خپل ذاتی کور ته وای سړی په خوشاله ناست الذين كذبوا شعيبا کسان دروژن غنو شعیب علیه السلام كانوا هم الخاسرون دي تاوانیانو چې عذاب راغی نه پته ولګی چې په تاوان کې سوکو نو دا پته ولګی فتولى عنهم دته واپس وقال بي يا قوم اذا ما قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ما تاسو رسول پیغامونه د خپل رب ونصحت لكم استاسو خیر مې ولټو فكيف اسى على قوم كافرين نسنګ بدغم جن شم کافرانو خلق باندې وما ارسلنا في قريه من نبي او نه لګلې مونږ په یو کلی کې پیغمبر الا اخذنا على بالباساء والضراء مگر مونږه نیولې دي د دې اوسیدونکو او باشندگان بالباساء والضراء په مرزونو په تکلیفونو او په لوګو په تندو باندې بالباساء په مرزونو باندې والضراء او په تکلیفونو په لوګو باندې لعلهم يضرعون دې لپاره داخله کا جزیو کی ثم بدلنا مکان السيئه الحسنه بیا بدل کومه په زیاده بد حالت باندې ښه حالت مخکې دا خبره تیر شي او حتى عفو تر دې چې ډیر شو عفو آبادی زیاته شو وقالو دا شی قد مصابنا الضراء والسراء دا سخت او تقریبا خدام په مشرانم په خورا غلي دي د دې معنی دا نه چې دا پیغمبر رښتیا وي دا د مکه هغه قحط ته اشاره ده فاخذناهم بغته ونذل درنا صافا وهم لا يشعرون دي تپتنوا ولو ان اهل القرى امنوا وقد كلوا على ایمان راوړې او تقوا اختیار کړی ویل فتحنا عليهم برکات من السماء من بپرانشته په باندې برکتونه د اسمان نه ول ارض او د زمکنا ولكن كذبوا لیکن دې دروژن ګڼو پیغمبران لرا فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو موږ ونی ول دې در دې عمل په وجه افا امن اهل القرى ولي بيرد كلوا على افا امن ولي بيرد د الله تعالی د عذابنا اهل القرى دا کلو والا د څه خبرنا اياتهم باسنا بیاتن شراشدی ته زمونږ عذاب بیاتن د شپې وهم نایمون او دی او امن اهل القرى آیا بے خطری دی دا بے ير دی دا کلو والا اياتهم د خبرنا شراشدی ته باسنا زمونږ عذاب زحند ساخ په وخت وهم يلعبون او دی لوب کوي اف امنوا مکر الله ولدی بے ير دی الله تعالی د تدبیرنا او د الله تعالی د غرفتنا د الله تعالی د تدبیرنا داغه د منسوبینا فلا يأمن مكر الله نزان بے خطرې نګړي د الله تعالی د منسوبې او د پکړ او د گرفتارۍ نه الا القوم الخاسرون مگر کسان چې تاوانیان دي اولم يهدي للذين يرثون الارض دا دومره تاریخونه تیر شو دا دومره واقعات ته یاد شو او پرې د اوسه پورې پوه نشوي اولم يهدي للذين آیا سبق نه ورکولې کسان لرا يرثون الارض چې په وارثان دي د زمکه من بعد اهلها پس د باشندگانو نه
چې په خوا پکې نور خلک اوسېده اوس پکې دې باشندگان دي نو دې له دې خبرې سبق نه دی ورکړی کومې خبرې الله نشاء واصبناهم بذنوبهم که موږ وغواړو موږ به دې ته مصیبت ورسوو د دې د ګناهونو په وجه په دې ځمکه کې پخوا نه څومره خلک تېر شوي دي او هغې د ګناهونو په وجه تباه شوي دي نو ته د کومې داسې د تباهۍ نه بچې ته په دې نه پوهه اولم یهدی آیا سبق نه دی ورکړی ولا یا اولم یهدی للذین آیا پړاګه شوي نه د هغې کسانو ته اوسه پورې لا نه ده پړاګه شوي هغې کسانو ته یرثون الارض چې هغه په میراث کې اخیستې ده د ځمکه چې اوس د ځمکې واکداران دي او پکې اوسېږي من بعد اهلها پس د هغې نه چې په دې کې نور خلک اوسېده الله نشاء دا خبره ورته نه ده ښودلې د هغې یهدي فاعل چې الله نشاء واصبناهم بذنوبهم که چېرته که موږ وغواړو نو موږ به دې ته مصیبت ورسوو د دې د ګناهونو په وجه ونطبع على قلوبهم او د دې په زړونو به مهور لګو فهم لا يسمعون نو دوی به خبره نه قبلوي لا يسمعون د سمع معنا همیشه اورېدل نه وي بلکې د سمع معنا قبلول هم وي لکه سمع الله لمن حمده څه معنا ده الله تعالی اوري نه اوري خو هر څه که څوک بد اراده وایي هغه هم اوري نو څه معنا ده چې الله تعالی څوک حمد وایي نه هغه اوري وایي قبلی سمع الله لمن حمده قبلی الله تعالی حمد د هغه چا چې څوک د الله تعالی حمد وایي فهم لا يسمعون دی خبره نه قبلوي تلک القرى دا کلي چې تا ته بیان شو دا د نوح علیه السلام د لوط علیه السلام د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام دا د کلو خلک نقص عليك من انبائها موږ تا ته بیان کړی د هغې بعضې واقعات ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات او راوړي دي ته د دې پیغمبرانو ښکاره دلیلونه دا توحید فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل دې نو چې ایمان راوړی په هغه څه باندې چې دروغ یې ورته ویلي و د دې نه مخکې دا داسې زدیان خلکو یاره یو ځل مې نه دی منلی نو اوس یې نشم منلی كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين داسې الله تعالی ټاپې لګوي په زړونو د کافرانو باندې وما وجدنا لاکثرهم من عهد او موږ نه موندې د اکثرو خلکو دپاره من عهد پوروالې د وعدې نه پوره کولې وان وجدنا اکثرهم لفاسقین او مونږ موږ ډېر پرې خلکو کې فاسقان نافرمانه ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا بیا ولېږه موږ د دې نه بعد موسی علیه السلام سره د خپلو آیاتونه الى فرعون ته وملئه او د سردارانو ته فظلموا بها هغې پې ظلم وکړو په دې آیاتونو باندې فانظر کیف کان عاقبة المفسدین وګوره څنګه انجام د فسادیانو واخر دعوانا ما سوتن مانځنه پس بیا راځي ان شاء الله